تیر جمعہ مد حضرت مریم علیہ السلام ذکر در تکڑیو چھے مور داغی نظر کڑیو چھے اللہ تعالی مال دے کم بچے راک دا با دا بیت المقدس دا خدمت دا پارا آزادی و وقف بئی. رب العالمین ورطا جنہ ورکا انہوں ورطا مریم کے خود او افسوس اوکا چہ اللہ زما پزل کے خدا ارمانو چدابا لکی اگا جنہ پیدا شوا او بیا تقریباً 3 کالا خوشا پس دیرا وستلاو بیت المقدس کے اگا وقت چے کم علماء کم عبادت گزارو اغیت ورکللا او بیا میدام ویلو چے اغی پہ قرآن دازیو کلا دا زکریا علیہ السلام پا قسمت دا دے کفالت و ذمہ داری روختا. زکریا علیہ السلام یخپلو رشتہ داریو دا بی بی مریم دا ترور خاوندو اغی تربیتو کو دالو یشوا او پدغ زمانہ کے بدی بی بی مریم دا بیت المقدس خدمت کو اغی کی چکم عالمانو داغ زمانے بزرگانو نیکانو اولیاء صلحاء داغی دا ڈوڑے دا پخلی او داغی کے نور کم ضروریاتو دا خدمت ابدی پورا کول. زمارونو اللہ تعالی چکم فیصلے کئی دا انسان دا عقل نباری دا انسان عقل دا اللہ قدرتونو تا دا اللہ فیصلو تا نرسی. رب العالمین قرآن حکیم کے فرمائی چی دا ما دا انسان دا عبرت تا پارا یو ډیر لوی نخو د خپل لوی قدرت مظاهره کړی دا چې انسان ته یو لوی عبرت حاصل شي. اسے قرآن حکیم کے اللہ قصے نہ ذکر کئی دے دا پاردانی چ خلق مشغول کی. لقد کان فی قصصهم عبرہ کہ دے پیغمبرانو پا واقعاتو کی دیر لوی عبرت تے. نو دا چکل لویا شوا دا بیت المقدس دا غی خادمانو اولیاء و صلحاو دا جماعت خدمت بے کهو بیا چکل پیغل شوا نو دا خپل کلی نبار یو فیضات یو میدان تا وطلا. اگر زمانہ کے دا خلق و بامدغ رواجو بلکہ دا نبی علیہ السلام زمانہ کے دا عائشہ صدیقی رضی اللہ عنہ اوگد حدیث تے حدیث الافق و توائی اوئی چی زمون پا زمانہ کے بام زنانہ دا کور نبار تاوتے او دسماتی لا زان لزین او دا خزو علتا کے بے اخپل او 10 برابر کا او اوبابوی دا چینے غی کے بے اخپل او دسون او کل سڑی باغا طرف تا نتلل بیا با واپس کورونو ترات لے. نو دغه زمانم دا سی وچی بی بی مریم د خپل کور نه بار یو صحرا طرف ته وتلا په دې خیال چې دلته به ځان پاک کما غسل باو کم جامع به بدل کم بیا بر اعظم دا الله د خپل قدرت اظهار کوي چې دا کلا غزه تلاړه او بیا دار روانې دل نو حضرت جبرئیل علیہ السلام د انسان په شکل کې ورغه ور مخامخ شورتا. اللہ قرآن حکیم کی فرمائی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا یو زان لزے مشرقی جانب تا تخلق نزان لجدا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا اغزان لزے کے امزان لے اوپر در آتا اکڑا کہ ما سوک اونوینی دا دیر زیادہ پاک دامنا او با پردہ بنیادمو ذکر اللہ قرآن کی داغی دا پردے ذکر کئی یو ځان له د پردې ځای ونیوه
او دا کورنا مشرقی جانب تلاڑا اللہ فرمائی چی فارسلنا الیہا روحنا من خپلا یو فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام ورو لے گو فتمثل لها بشرا سویا غد یو خشتخ کل انسان پا شکل مخامخ و تودرے برابر یو مضبوط انسان او چی دے سڑیو لی دا چی دا سڑی سکی نو خامخا پا خزبان دے حیبت رازی او دا زنانہ پزلک شک و شبہ ہم رازی چی دا سڑی سکی ما سرا نو فوراً دا دے غریبی پزلک میں یو حیبت راگے نا خدا یو لوی شخصیت لور دا یو پیغمبر تربیت کرے دے یو نیک بی بی دا او آغا بی بی دا چی دا اللہ تعالیٰ پا قدرت دمرا یقین دے چی اللہ بولا دا جمی میں وپا اوڑی کے او دا اوڑی میں وپا جمی کرا لے گلا نو فوراً دا ادرے دلا او وی چی دغا انسان جبریل علیہ السلام خوی نپیجن چی جبریل علیہ السلام دے دا ورطا وی چی ادرے دا ورطا اے دا اللہ بندہ انی اعوذ بالرحمن منکا ان کنت تقیہ کہ دا خدای نہ یریگی نو زدن پنی غوالم ما تلا نزدے نشگو یو انسان بلتا ہوئی کہ نا اللہ نو یریگا دا یو قسم ورطا ورچولی کہ دا اللہ نہ یریگی او پزلک استا دا لوی اللہ او دا غلوی ذات یری نو دا اغی ذات دا اغی رحمان ذات پا وجہ دا اغی پا ذات تا نپنائی نسم ما تا گرہ نزدے نش خدای نو یریگا چی دے دا خبر او کلام پویشو چی دا خو یری دلا دے پزلک بل سے سوچ راگئی دا خمانا امان غواری نو جبریل علیہ السلام ورطوئی چی انی رسول ربک زستا دا اللہ استازیم خدای پاک را لے گلے ما اللہ را لے گلے ما زی استازیم لے احب لکی غلاما زکیہ دیل اللہ را لے گلیم چی تالے دیو الگ زیری در کوم چی تالے و پروردگار بچے در کئی او بچے بم در بدمل بچے ندر کئی او خیار او پاکیزہ بچے بدر کئی دی زیری اللہ را لے گلیم علماء دل توئی کہ زیر ورکین غلاما زکیین پاک بچے پاکیزہ بچے با اللہ در کئی ذکر دا انسان دا پارا اغا بچے دا اللہ رحمت دا چے اغا اخلاقی طور پاکی کم بچے کا دیر خیارمی دیر قابلمی او دیر پیسم گٹی دیر دولت مندمی خوچ اخلاقی طور پلیتی اغا انسان دا مور و پلار و دا قوم و قبیلی دا پارا دا اللہ قہر و غضبی دا چے دا کننا قمقل بچی دیوی پیسر ام کم گٹی خوچی دے اخلاقی طور ٹکی اخلاقی دا فحشنا او دا بدملینا دا بربنتوبنا او دا گناہونونا او دا اخلاقی برایونا زان ساتی دا بچی دا اللہ رحمت تے ذکا ورطوئی لے احب لکی غلاما زکیہ دا سے بچی در تبخم اللہ را لے گلیم چی اب یو الک بی جنے بنی او الک با بیا ستر بی پاکیزہ بی اخلاقی کردار بے مزیدار و برابری دا سے بچے در تزیر علی گلی مدر تبخم دا ورطا فوراً وی چی انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشرون ولم اکو بغیا زما بچے بسنگ کیگی بچے خدا کے انسان کیگی چی او خدا وعدہ شوی زخو وعدہ نیم ما تخو الحمدللہ یو انسان ترنن پور را نزدے شوی ندے او بل یاک وعدہ شوی نی نو خدا بدملی نو لم اکو بغیا بدملم نیم نو چی ارکل بدملم نیم وادمیم پا صحیح طریقہ چا سر شوی ندے سو کہ انسان ترنا پوری ماتا نزدے شوی ندے زما اولاد بسنگے کیگی تا سوئے ماتا تعجب خبر دا عجیبہ خبر ہے کہ اور تسوئی قال ربک هو علی حین اللہ وی اے مریم استا رب وی رب اغا ذات چے دستا دا مور پا گیڑا کے استا تربیت کرے دے اغا ذات چے دا زکریا علیہ السلام پلاس کے استا تربیت کرے دے اغا ذات چے تالے بی موسم میں ویرا لے گلی دی اغا رب هو علی حین دا ما تدیر آسان کار دے حضرت آدم علیہ السلام نہ دا پلار نہ نہ دا مورنا بے دا پلار او دا مورنا میں پیدا کر دا چو غوالم بے دا پلار نو بے دا مورنا پیدا کولش پا دنیا کے جدا سم رسیدون پیدا کیگی دا کدا اس خدا دا غوا بچے دا غوا نہ پیدا کیگی دا خر بچے دا خرے نہ پیدا کیگی ور پسے دا لیکن اصل دا حیوانات تو بنیاد چے الٹے دا کم دیو
اوس خو د پلار او د مور نه پیدا کی، خدا اخیری چې ورپسې زی د خرو د سپو د ګړو د چیلو د غومې خو هغه چې کوم اصلي مور وا یو ځای نه خو دوی شروع شوې د کنه هغه الله سره پیدا کړي. رب العالمین داسې طاقت او قدرت دی د خاورې د تابوت او د خاورې د خټې د یو دغه نسلې نه الله حضرت آدم علیه السلام پیدا کړه او بیبي حوا یې بیا د آدم علیه السلام نه پوښتې وویستله، د هغې نه بیبي حوا پیدا کړه. اوس الله دا ښیي چې یو انسان زه په دې مخ د ځمکه داسې پیدا کوم چې صرف د مور نه به پلار به نه خیم خلقو ته چې دا کار زه کولی شم او که دا کار زه نشم کولی شي الله که نشي کولی. مخکې به الله قرآن حکیم کې اعلان کو چې ما هر یو څیز د یو جوړی نه پیدا کړی دي د مور او د پلار. نو خلقو به دا ساینسدانانو دا سوال کو دی بعضې خلکو دا بوټي چې پیدا دی خو نه مور ته او نه پلار شته. اوس زري ماهرین وایي نه دی علم شته، دام د الله تعالی د هوا په ذریعه او د حیوانات او د مچو په ذریعه باندې هغه د نر او د مادې هغه دغه یو ځای کوي او د هغې نه الله دا بوټي پیدا کوي. قرآن کې الله مخکې ویلي. نو داسې خیم دی خلکو ته چې بغیر د مور نه ولنجعله آیة، دا زه د خپل قدرت یو نښه ښکاره کوم. بس دې کې مې دا حکمت دی چې خلکو ته وښیم چې بې د پلار نه صرف د مور نه یو بچی پیدا کولی شي. علماء لیکي چې حضرت جبریل علیه السلام ورنږدې شو، یو پوکي د مریم بی په طرف باندې و او الله تعالی هغه پوکي په ذریعه په سبب باندې د بیبي مریم په وجود کې د حضرت عیسی علیه السلام د پیدا کېدو انتظام وکړ. راله وخت تېرېده، دومره وخت اوت لکه عام د یو زنانه د اولاد د پیدا کېدو چې کوم ټیم بعضې خلک څه خطا قصه کوي یا غلطي عام معمول مطابق چې څومره نهه میاشتې تقریبا پوره کېږي پوره شوې او دې غریبې ته خو پته ولګېدله چې دا به زما اولاد کېږي. نو دوه فکره دي ورسره، یو د انسان د پیدایش دا هم ډېر ګران کار یو ډېر لوی تکلیف. دویم دا چې دا خلک به څه وایي. اوس ما ته پته ده او زما رب ته پته ده چې زه ګناهګاره نه یم، ما کې غلطي نشته، خو خلک خو دا نه مني که نه. که زه خلکو ته ووایم چې ما ته حضرت جبریل علیه السلام ویلي، خلکو ته ډېر قسمونه او هر څوک نو خلک دا چې ته مني. دا خو ظاهري عام عادت کې داسې نه ده یو بچی د مور نه پیدا شي او پلار دی نه شر الزامه براباندې خلک لګوي. غټ سوچ دی خو غریبې سره تاسو خپل زړه کې سوچ وکړئ چې یو پاکه بیبي، هغه بیبي چې د هغې د ولایت چرچه ده، هغه بیبي چې دنیا کې په دې مشهوره ده چې دا لویه ولیه ده، بزرګه ده، د جمې میوې په اوړي کې او د اوړي په جمې کې. هغه بیبي چې حضرت زکریا علیه السلام یې تربیت وکړ، هغه بیبي چې د بیت المقدس خادمه وه، هغه بیبي چې د عمران لور وه. اوس خلک به وایي چې دا دې دا بچی د کوم ځای نه راغی، هزار قسمونه وخورم څوک اعتبار چاته کوي. لاړه د خپل کلي نه یروشلم نه بیت اللحم ته، بیت اللحم 100 کیلومیټره بار دی، نن د عیسایانو لوی مرکز دی په اسرائیلو کې او د دنیا دغه راغونډېږي لکه مونږ چې د بیت الله حج له ځو، مدینې منورې ته ځو، دغه رنګې دا د هغې مقدس ځای دی. د ټولې دنیا عیسایان په کال کې د عیسی علیه السلام د پیدایش پر دغه ځای نه راغونډېږي، بیت اللحم ته لاړه. کولاو ډاګه میدان دی او په غریبې د ولادت د بچي د پیدا کېدو هغه تکلیف شروع شو. اوس دې وخت کې انسان له اوبه پکار وي، تنده راځي او انسان له څه ناڅه ګرم خوراک پکاري چې الله تعالی د تکلیف آسان کړي. هېڅ نشته، یو بوټی دی د کجورې تنه اوچه کړسه، اوچ میدان دی ځان له ځای ته، ځکه چې او دسماتي له بتلنو د پردې ځای له بتلنو دا خو خامخا د پردې ځای غواړي. داسې ځای دشت و بیابان چې هېڅ حکم نشته، د کجورې هغه تنې ته ډډه وواله، نه دایي شته، نه انسان چاته غږ نشي کولی. که چاته ویم چې زما دقسې د بچي انتظام دی، دا خلک به څه وایي؟ ځان له غریبه لاړه. یا لیتنی مت قبل هذا وکنت څنګه دی نسیم منسیه، پروردګاره که دې نه مخکې مړه وې نو څه خبر. اگر چې جبریل علیه السلام زیری ورکړی دی، هغې ته پته ده چې دا د الله حکم دی، د هغې پوره یقین دی. خو دا هغه غیر اختیاري انسان ته هغه فطري چې کوم غم او سوچ راځي د اختیار نه بار، هغه غم پرې راغی. یا لیتنی مت قبل هذا، دې نه مخکې مړه وې نو څه خبر. بدرو نوم به دې ختم شوی و، خلکو الزام نه وکنت نسیا منسیه، چې بالکل چا مې نوم نه اخېستلی، یې پتې راوي اړو چا یادولې نه چې مریم هم لا څوک ده او که څوک نه ده، بس ختمه وې نو څه خبره وه. لیکن رب العالمین څه وجه ونې ته کېناسته، فناداها من تحتها الله تحزني
قد جعل ربک تحتک سریہ، اے مریم اس فکر مکوا میرے گا، دا اللہ دا قدرت اظہار دے، پتا بے اس قسم الزام نرازی، اللہ بخفل قدرت خکار کئی، لان دے اگورا دا سے قدرت میں دے چی پدے وچ میدان کے میں در چینہ پیدا کردے دا، قد جعل ربک تحتک سریہ، لان دے اوبدی دیر پر اللہ دا اوب پیدا کردے، چی دی پورے یقین راشی کہ آغا ذات چلل تمال پدے وچ میدان کے اوبرا کئی، دا غزات بے انشاءاللہ دا ما پاکوالیم خلقو تخکار کئی، کہ وے قتل خشته چینه بیگی د دې خوا کې او د هغې نه یو لختې روان دی او اوچه تنه وه د کجورې بالکل اوچه وهزي الیک بجذع النخله تساقط علیک رطبا جنیه، دا کمې کجورې بوټي ته چې د ډډه والې ده لږه وړقوه ته در باندې خشته کجورې به را پرېوځي، نو چې هغه د کجورې بوټي له یې داسې معمولي غوندې ړق ورکړه، فوراً الله زرغونه کړه، پاغه لږ سات کې پاڼې ونیولې، پاغه لږ سات کې میوه وکړله او تازه خوږې مزېدارې کجورې را پرېوتلې. فکلي وقري عینا، ځه اوس خوراک کوه او بس کا، فکلي واشربي، ځه اوس خوشحاله شه، کجورې مو خوړې، کجوره ګرمه ده، دغه وخت کې انسان ته د کجورې د خوراک ضرورت دی او اوبې مسکلې او بیا ورته الله سوی فإما ترین من البشر احدا فقولی انی نظرت للرحمن صوما، که سوکم دل مخل رالل باس غږ به نه کوې وی مار الله د روژه نیولې ده. هغه زمانې د روژې به دا خاصیت و چې خبرې به هم پکې بندې وي، اوس خو په روژه کې خبرې بندول ګناه ده، منه دي. هغه زمانه کې روژه چې به یې ونیوله خبرې به یې نه کړې تر ماښامه پورې، خوراک څښاک او انسانانو سره خبرې به بندې وي. او که بیا هم څوک سوی د ماشوم ته اشاره کوه، بس دا بچی دې پیش او د ځان پاکوالی پیش، دا بچی به د ځان خلاصوي. رب العالمین د هغه ولادت په تکلیف بالکل پوه نه کړه، د هغې درد نه الله وساتله او یو ماشوم بچی ولا رب العالمین ورکه، نوم یې ورته کېښود عیسی، حضرت عیسی علیه السلام، خشته خوبصورته بچی، لاندې ورته الله اوبه پیدا کړې، بره اوچه کجوره زرغونه شو، هغې نه کجورو ته پرېوتې، دا د الله قدرتونه چې ولیدل، با چې الله هغه ذات دی چې دا کار کولی شي. په اوچه ډاګه ځمکه کې خشته چینه مزېداره یخه او خشته کجورې، نو انشاءالله چې دا الله به زما داسې صفایي او پاکي راولي چې په ما باندې انسان اړو تهمت هم ونه لګي. بچی هغې کې راواغېشته، څادر کې ونغښته، په لاره را روانه ده، یو م ورته وی یا مریم انا لکې هذا، دا کوم ځای و؟ بله م ورته وی مریم دا کوم ځای و؟ او خلقو مغه اعتراض پې وکړه، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیه، ستا پلار خو هم څه بد سړی نو ښه سړی و، مور خو دې هم بد عمله نه وه، تا دا بچی د کوم ځای نه راوړ؟ خلکو ته وی پلار دې خراب و، د زوی خراب دی، مور دې خرابه و، د اثر پکې د مور ده. نو ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیه، ستا پلار خو څه بد سړی نو، ډېر نیک سړی و، عمران اخو زمونږ مشر و، عالم و، تقوادار، پرهیزګار، مور دیم ډېره زیاته نیکه ښځه وه، حنا هغې خو ستا نظر او منښته کړې وه، دومره پاک دامنه ښځه وه، تاله دا بچی د کوم ځای نه راغی؟ عادت کې خلک خامخا په ذهن کې سوال راځي. فاشارت الیه، وی ما نه تپوس مه کوئ، ما روژه نیولې ده، انی نظرت للرحمن صوما، ما زما روژه ده، خبرې به ما سره نه کوئ. دې بچي نه تپوس وکړئ، دې به راته خبرې کوي. وی کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، بچی سره څنګه خبرې وکړو؟ ماشوم بچی سره، دا خو زانګو والا بچی دی، کم بچی چې زانګو کې جوټه والا ورکې هغه خبرې کولی شي؟ دا څه وی مریم؟ څه چل در باندې شوی دی چې ماشوم ته ګوتې نیسي چې ماشوم به در سره خبرې کوي؟ رب العالمین د بیبي مریم په غیږ کې حضرت عیسی علیه السلام گویا که قال انی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، وی د الله بنده. عیسی علیہ السلام خبر شروع کړ، مالا به الله کتاب را کوي، مخکې نه الله زما د کتاب فیصله کړې ده، مخکې نه لا زه پیدا م نوم، هغه وخت نه رب العالمین زما فیصله کړه چې دله به د کتاب ورکوم، کتاب مقدس، او دله به زه نبوت ورکوم. وجعلنی مبارکا حیث ما کنتو، هر ځای کې چې ما سره به د الله برکتونه وي، هر ځای کې چې د الله برکتونه وي ما سره. او ولم یکن لم یجعلنی جبارا شقیا، زه الله سپیره نیم پیدا کړی، زه الله ظالم نیم پیدا کړی، ما سره چې کم ځای ګرځم د رب العالمین برکتونه به را سره. وبرم بوالدتی، د خپل مور سره به زه ډېره ښېګړه کوم، ډېر احسان به ورسره کوم. یو احسان د مور سره دا دی چې زه ماشوم یم او د مور پاکوالی بیانوم. خلکو چې دې ته وکتل
اوهو واقعي ماشوم خبرې کوي. نو چې چا به دا خبرې اورېدلې نو د بیبي مریم متعلق به د هغې د بزرګۍ نور اعتقاد پیدا کېده. مخکې خو هم دا په بزرګۍ مشهوره نور یقین به پیدا کېده چې واقعي دا خو ډېره پاکه بیبي ده. دا د ګوره ماشوم بچې خبرې کوي. په ماشوموالي کې یو څو بچو خبرې کړي. یو حضرت عیسی علیه السلام دی او یو د یوسف علیه السلام متعلق چې کله الزام ولګېد قرآن حکیم کې الله فرمایي وشهد شاهد من قوم څنګه دی ان کان قمیصه قد من دبر فکذبت هغه ماشوم گواهی ورکوي ان کان قمیصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. اما شوم د یوسف علیه السلام قمیص وګوره د قمیص د مخې نشلیدلی نو معلومیږي دا چې غلطي ده وه دی به د ښځې له ورتاغې ته قمیص شلولی دی نو دا یوسف علیه السلام بیا دروغ و یو ښه د رښتیا و. او که قمیص د شا نشلیدلی وي نو معلومیږي دا چې یوسف علیه السلام د تختېده منډی واله دې لاس ورچوړی د قمیص ته یې راښکلی دی قمیص یې ورله شلولی دی. فلما رأى قمیصه قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم. چې قمیص ته والا وکتل دا شا نشلیدلی او ماشوم ته رښتیا خبره کړې ده. د یوسف علیه السلام قمیص خو د مخې نه دی شلیدلی شا نشلیدلی دی. معلومیږي دا چې د منډه والا او زلیخې رانیولی دی غلطي ده زلیخې د یوسف علیه السلام نه ده. نو یو هغې ماشوم په ماشوموالي کې خبرې کړې دي او یو په بني اسرائیلو کې یو سړی جریج یې نوم و هغه ته مور چېته اواز کړی نو یې راشه د مور خبره یې نه ومنلې مور ورته خیرې کړی نو دی یو عبادت خانه کې اوسېده په ځنګل کې راهب و چېته یو ښځې په الزام ولګو یو شپونکی و د هغې بچې شوی و هغې په الزام ولګو خلکو یې دا بچې د چا نه دی وي دا د جرج نه خلک راغلې لکه عبادت خانې ول روانه کړه وې وهه وې ټکو ته دلته دی دې دپاره د جونګړه جوړه کړې ده چې زمونږ دا خلک به راځي او ګډ چیلی به سړي ته به دا رواني کې هغه قسمونه خوړل چې زه نه یم خبر. هغه ماشوم چې هغه شپونکیس نه کم بچې پیدا و هغې ماشوم الوی وی در پلان کې شپونکي زوی یم دا هغه جریج کرامت و. نو بیا ولا خلکو هغه دوباره حدیث پاک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي خلکو وی دا د سرو زرو جوړو وی نه د سرو زرو مه جوړوې د خټو جوړه کې خو ما معاف کې. نو هغې ماشوم هم خبرې کړې صاحب الاخدود هلته یو ماشوم خبرې کړې دي درشمه سپاره کې الله فرمایي. نو حضرت عیسی علیه السلام په ماشوموالي کې خبرې وکړلې زه به پیغمبر جوړېږم ما له به الله کتاب راکوي دا فیصلې الله مخکې کړې دي زه به د مور ډېر خدمت کوم پاک بیم زه به ظالم نیم او سپیره به نیم کوم ځای چې ګرځم ما سره به د الله برکتونه ګرځي. د خلکو پوره یقین راغی د بیبي مریم د ولایت خو مخکې نه یقین راغلی په دې نور هم یقین راغی او لویه پرچار او پروپیګنډه جوړه شوه چې بیبي مریم له رب العالمین بچې ورکړی دی او بغیر د پلار نه ولا الله بچې ورکړی دی. خلک به تماشو له راتلل او حضرت عیسی علیه السلام باندې الله تعالی خپل برکتونه شروع کړل. دا پې ویرېده چې دې قوم دې اسرائیلو دوی خو حضرت زکریا علیه السلام په اونه کې راکړی دی دا هغه قوم دی چې حضرت یحیی علیه السلام دوی حلال کړی دی. نو اسې نه د ما دا بچې رانه چې ته مړ نه کړي نو دا لاړه مصر دا هغه دی نه هجرت وکړه مصر ته لاړه هلته کې دا خپل بچې پالله چې دلته بیا څوک پېژني نه چاته څه پته لګي چې دا څوک دی او د چا زوی دی دا د خپل بچې دی او لویوم به خو الله تعالی په عیسی علیه السلام کې داسې معنی پیدا کړو چې لا ماشوم چې ورو خبرې شروع کړې نو د خلکو د لوبو نه به ځان ساته او خلکو ته به نصیحت کو چې چا به ګناه کوله رورا ګناه مه کوه ناشنا ناشنا خلک به ورته راغونډ شو دا ماشوم بچي ته ګوره او خلکو ته نصیحت ته ګوره او که چا به کفر او شرک کو د هغې به رد کوی الله نه ویرېږي الله له شریک مه جوړوئ په ماشوموالي کې دا نصیحتونه شروع کړل خلکو ته او داسې نښې نښانې پکې رب العالمین په ماشوموالي کې ښکاره کړئ چې مور یو ځل لېږلی و چې زه څه کاروبار به زده کړي خامخا د مور په ذهن کې هم دی چې دا بچې مې دین هم زده کوي عبادت هم کوي خو چې څه زده کړي چې ځان له څه روزي او رزق خو هم ګټي که نه. نو هغه زمانه کې دا صنعت هر چا به خپل بچي ته څه کار ښو لکه د ترکاڼۍ چل د لوارۍ چل د بل چل نو مور اولېږه دوبیانو له وی دا هغې دا جامې رنګ کوي د رنګ سازی چل ته زده کړه دې لاړه هغه دوبیانو سره خپل منځ او دس به هم کو
خلکو ته نصیحت به هم کو هغې سره د جامو د رنګ ساده چل هم زده کړو. هغه مشر دوبي یو ځل چرته ته عیسی علیه السلام ګورې لاره کوټې د ماشو خو ته وې داسې چل به وکړې دی له به شین رنګ ورکې دې جامې له به سور رنګ ورکې دې له به دا رنګ ورکې دې له به دا رنګ ورکې هرې ټوکړې سره یو ټوکړه والا وتړله رنګ سادان اوس هم داسې کې چې هغه لاړ هغه استاد نه د ټولې جامې را واخېستې په یو بالټي کې واچولې یو چاټک او لګیا دی هغه ورسره دی لړی او دی کې استاد راغی وې څه چل دی وکړه وې دې چاټک کې مې چولې خدای بنده دا دې څه وکړل دې خلکو له به څه جواب ورکو دا خو تا ټول په یو رنګ کې چولې دي خو یو شین رنګ جامه غواړي بل سور غواړي بل تور غواړي بل خړه غواړي دا دې څه وکړل ټول دې یو رنګ کړل دې خلکو له به د جامې تاوان د کم ځای نه راوړل دا دې څه کړي دي عیسی علیه السلام ورته استاد دا دې کښېنه په خلا ته کښېنه تماشه کوه یو جوړه به چې رستله او چا پورې به شنه کپړه غوټه او نه به شنه راوته همدا یو چاټی نه چې بلې ته به یې ګوتې کړی به سره راوته چې بلې ته به یې ګوتې کړی به توره راوته خو چې کومه رنګ ټوکړه به په کمې پورې تړلې وه د یو چاټی نه به هغه مختلف رنګونه راوتل حیران شو ورته چې خدای پاکه دا ماشوم دی لږ ته ګورو دی کمالاتو ته لکه ساحر جادوګر یې که څه چل دی وی نه ما له الله په ماشوموالي کې پیغمبري را کړې ده زه د الله رسول یم د الله پیغمبر یم جعلني نبیا د الله پیغمبر یم الله نبوت او پیغمبري را کړې ده څومره هغه حواریین دوبیان چې جامو رنګ کولو والا او جامو انځلو والا دې ټولو اول نمبر په عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړو ګورې دا هغه پیغمبر دی چې د نور څومره پیغمبران چې تیر شوي 40 کالو کې الله نبوت ورکړی دی عیسی علیه السلام له الله مخکې پیغمبري ورکړی دی ټولو ورباندې ایمان راوړو په لاره به ته خلکو ته به نصیحت کوه یو قوم له ورغې ودرېد ستا څه معجزه ده هغه زمانه خو داسې د معجزو د زمانې وه څه معجزه لري څه نښه شته که نشته او څه نښه ده ووایه راته تاسو څه وایئ ښه دا راته ووایه چې بېګا موږ څه خوړلي دي هغوی به هم تپوس داسې کوو چې عجیبه تپوس به یې کوو بېګا مې څه خوړلي دي وی تاسو بېګا ټیپر خوړلي دي چا ته به یې دا چا چې به څه خوړلي بېګا هم باټینګل خوړلي دي بېګا هم دا شی خوړلی دی وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم راشه چې تاسو څه خوړلي دي او په کور کې م څه شی ذخیره کړی د هغې حل درته وایم ځه ما ته الله دا علم را کړی دی ماشوم به راغې مور ته به یې جړل بار به یې جړل بچې څه دي دا بابا راله څه نه راکړي پلار به یې وایي څه شته دی نه نو زه ورکه که نه هلکه 100 روپۍ وله ورکه ماشوم دی بچې دې جاړي هېڅ هم نشته څه وله ورکم وی نشته در کره څه شی وی نه بچې دې خوا راشه ورشه هغه پلانکۍ الماری ته وخېږه بره لوښي کې دونه پیسې پرتې دي شپ منډه کړه ماشوم به لاړ هغه دله پیسې به یې راوړه ماشوم به جړل پلار ته به یې خوراک راکړه مور ته به یې جړل دی به ورغې ورکړه که نه خوراک بچې دې ولې جړی نه کم دی نه ولې ورکو مونږ کره خوراک کم دی دې خوا راشه بچې نشته تاسو کره خوراک نه ورشه هغه الماری کې تخت ته به راوخېږه پکې سیوان پراته دي شه به ځله راوړه لوی غم جوړ شو خلکو ورپسې جلوس جره جلسه جوړه کړه چې مونږ ته ټول ماشومان دی ولمسول ماشومانو مونږ پیسې هم پټو خوراک هم ته پټو سیزونه هم ته پټو او ته ټول ماشومانو ته ښیې هر څه ورته ښیې چې کور کې هلته هغه شی پروت دی هلته پیسې پرتې دي چا بیا ورځئ عیسی علیه السلام به وي نو خو تاسو دروغ وایئ تاسو وایئ مونږ کره خوراک نشته خو چې کوم ځای به خلکو ته د رب العالمین د قدرت او د الله تعالی دلایل او د دین نصیحت کو او خلکو به معجزې ښودلې او معجزه به یې ورته ښکاره کوله ګورې سره د دې خلک دا لوی طبیب تېر شوی دی دا غټ غټ طبیبان تېر شوي دي په هغه زمانه کې دا د طب زمانه وه دا دقیانوس او فیثاغورس او ارسطو او دا دور دغه زمانه کې تېر شوی دی لوی لوی د زمانې دا لوی لوی حکیمان چې دا نومونه اوس یادېږي دغه دور د دغې خلکو نو د طب یو لکه اوس چې څنګه د ساینس او د ډاکټرۍ یو دور دی او خلکو یو ساینسي دور دی په دنیا باندې په هغه زمانه کې د طب او د ډاکټرۍ او د حکمت یو دور عیسی علیه السلام د چې به څوک رالل مریض به ښه وایه که نه ستا څه معجزه ده نو ده به وایي چې کوم انسان په سترګو ړوند دي ړوند ابرئ الاکمه والابرص باذن الله پستر ګړون اکمه په عربی کې هغه ړوند ته وایي چې د مور نه پیدایشي ړوند دي
او چې کوم سړی وروسته ړوند شي نو د هغه بیا هم څه ناسه څوک علاج وکړي خدای پاک یې جوړ کړي خو چې دا د مور نه پیدا وي شړوند دی د علاج بیا ګران دی اکمه ورته وي پاره به یې کې اب راغی ړوند دی خو راشه لاس به پراخ که او د الله په حکم باندې به سترګې جوړې شو نظر به لګېدو راشه که نه اوس د دنیا یو ارسطاطالیس او د دنیا یو لوی حکیم دی راشي نو ویراشه ما سره په طب کې مقابله وکړي ځکه نه دنیا یو ډاکټر دی راشي یو طبیب دی راشي او لوند جوړ کړي زه جوړولی شم خو ورسره به دا ټکې وی چې باذن الله دا زما کمال نه دی ګورې دا د الله په حکم معجزه د پیغمبر په اختیار کې نه دا یاد وساتئ دا پیغمبر نه الله معجزه ښکاره کوي په اختیار د معجزې د رب العالمین سره که د الله خوښی نو د پیغمبر د لاس نه داسې کار وکړي چې هغه په دنیا کې بل څوک نشي کولی معجزه ورته وایي او که د الله نی خوښه نه کېږي یو سړی رابغې برګي مرض والا هغه زمانه کې د برګي مرض علاج چا سره نو دله به راغې په ما خو دا برګي مرض دی لاس به یې پراخ که پروردګار به پاسات هغه جوړ خټه به یې راواغېسته د خټې نه به یې مرغۍ جوړه کړه د مرغۍ شکل خلکو ټولو به ورته کتل وی دا ګوره دی نه چنچڼه جوړه کړله هغې له به پوکې ورک هغه والوته پوره مرغۍ به ته جوړه شوه نه هغه به والوته علما لیکي چې د خلکو د نظر نه واخوا شو نو بیا به را پرېوته خو خلکو خو به ولیده چې دا مرغۍ ده که لیکن سره د هغې دا دومره غټې غټې معجزې کیړون به جوړ شو برګې به جوړ شو او مرغۍ به د خټې نه جوړه کړه هغه به الوته او سره د هغې نه به وي هذا سحر عظیم وی دا لوی جادو دی جادو څوک به مسلمانان هم شو چا به ایمان هم راوړو دا خپل ملګري به ورسره روانو چا چې په عیسی علیه السلام ایمان راوړه دا به ورسره په لاره روانو یو کلي ته دا نصیحت کوه بل کلي ته دا نصیحت کوه بل کلي ته دا نصیحت کوه یو کلي ته ورغې وي مونږ به هله ستا ومنو چې دې مقبره باندې ته تېرېږې دا یو قبر دی دا مړې راته راجمدېږي رب العالمین ته یې رجوع کړه چې الله دا خلق خو داسې معجزه غواړي وی دا به هم وکړو خو عادت یې واله چې دا به ایمان راوړي که به راونه وی ښه ده بلکل زه به دا هم وکړم د الله په حکم ایمان به راوړی که به راونه وی که دا دې وکړه مونږ ټول مسلمانېږو هغه مړي سر ته ودرېد وی قم باذن الله د الله په حکم پاس قبر اوښلېد او یو سړی ترې راووت سړی ترې راووت علما لیکي دا نیم ویښتې سپینو او نیم ویښتې تول عیسی علیه السلام دې تپوس کوي وی ته څوک یې وی زه عزیر یم عزیر علیه السلام د الله پیغمبر څو کاله مخکې ته مړ شوی وی ګوره دونه موده مخکې دا عزیر علیه السلام مړ شوی دی عیسی علیه السلام دې تپوس کوي وی ته څوک یې وی زه عیسی ابن مریم د الله پیغمبر د الله په حکم مې درته آواز وکړو ته راپاڅېدې روح در کې راغی وی دا تپوس ته نه کومه چې دا ویښته دی ولې نیم سپین دی او نیم تور دی وی تا چې کله آواز وکړه چې قم باذن الله وی په ما هیبت راغی چې قیامت دی حالانکه ګورې عزیر علیه السلام د خدای پیغمبر تیر شوی دی برګزیده پیغمبر نو ما باندې هیبت راغی چې دا جوړ د قیامت ورځ ده او بس اوس حساب کتاب ته روانېږو وی دا د قیامت د ورځې د هغه هیبت ته وجې نه مې دا نیم ویښته سپین شو په لاره روانو یو بل انسانو په قبر تېرېده وی که دا راته راجمدې کم ایمان به راوړی وی او هغه ته ودرېد وی قم باذن الله اچې پاسېده تپوس یې ترې وکړه وی ته څوک یې وی د سام ابن نوح یم د نوح علیه السلام زوی سام څو زره کاله مخکې مړ شوی څو زره کاله مخکې وی ای عیسی را سره دې زیاتې وکړه وی ولې وی جمدې دې کړمه دوی په دنیا کې جمدې مه که نه بیا به مرم وی نه بیا به مرئ وی زیاتې دې را سره وکړه وی دا څنګه وی زه چې مړ شویم زما زرګونه کاله وشو چې زه مړ یم او قبر کې پروت یم خو د زنکدن تریخوالی میز په داخله کې اوسه پورې پروت دی نو اوس به بیا ما باندې زنکدن راځي نو زه به بیا مرم
د نوح علیہ السلام زوی سام کومه زمانه کې 100,000 لکه کاله مخکې مړو الله ته پته چې 100 کلونه تیر شوي وی دا الله ته سوال وکړم چې ترا باندې بیا ځن کدن تکلیف نه راوړي وی بد مهرباني را سره دا الله نه سوال وکړ یا الله ته خو دې سا واخلا خو د ځن کدن تکلیف دیو دل په تیر کړي دوباره په مته راو پلا ربل دی روان دی یو بوډا له جاړي جنازه روانه ده چغه وای عیسی علیہ السلام پر رحم راغوي دا بوډا ولې چغه وی دا دې بوډا یو زوی دی او پس جاړي مړ شوی دی وی کېره دا جنازه وی بوډا دی خلاص وی ولې جاړي وی بس پدې جاړه مچ دا یو زوی مې نیازبین پلاریم نشته یتیمو او دې مړ شو وی حق ذا الله نه سوال کوم دا بچی د الله را جمع دی کی ما بد الله رسول منی وی او خلکو ته مخ کړي وی کدا څه کوم تاسو ټول ما د الله رسول منی وی بالکل دا سره وعده دا کټ سر تودري دی قوم باذن الله اغالک نه پکټ کې گیناس جمع دی خدا ټکي به وسره وی چې ګوره قوم باذن الله دا الله په حکم پاس دا سفرزي قصه نه دی قران حکیم کې الله فرمایي واحيي الموتى باذن الله زبد الله په حکم مړی جمع دي کوم میت نه موتا دی مړی به جمع دي کوم د الله په حکم په یو بل علاقه تیرې ده الته چا بادشاہ ته الوی چې ولک دلته راغلی دی خلکو له دعوت ورکړي او ډېر خلک یې مرګریم شو بلا خلک مسلمانان شو پیدا څوک ته وی دا الله پیغمبر دعوی کړي چې د الله پیغمبر او ناشنا موجودی وسره بادشاہ سلامت دا چل کئی مړی جمع دی کئی د دې بادشاہ یو زوی امر شو وی راوله عیسی علیہ السلام ورته بوت وی ته الله رسول وی وی ستاده معجزم چې وړاندې جوړه وی د الله په حکم برګیان جوړه وی د الله په حکم مړی جمع دی کې وی د الله په حکم وی خنو زو زما دا ټول رعیت مسلمانېږي پته ایمان وروړو دا ټول وطن زما خو په دې شرط چې زما یو زوی مړ دی او داغه قبر له بوزم اړه راجم دی وی دا ټیک وی درو خو بنه وینا زچې بوې ته قبر سر ته اودل الته اودرید وی قم باذن الله دا الله په حکم پاس هغه زوی نه پاسې چې څنګه پاسې ده دا الله پاسې کې حکمتي بادشاہ خلق راغون کړ وی زم مسلمانې کې متاسو هم مسلمانې کې وګوره دا الله رښتونه پیغمبر او د معجزه چې د مازوی راجم دی بس خلق انقلاب جوړ کړه بادشاہ ډېر ظالم وي موږ ستانه تنګو اذا زوی دې مړ شو لار دې موږ سره ظلمونه کول نکدم ظلمونه کول چې زوی دې مړ شو موږ در باندې خوشاله چې دا بس تب مړ چې دنه بخلاص شنو بیا دې لازوی را جمع دی شو بس قوم یو زنده باد او یو انقلاب جوړ عیسی علیہ السلام ته مور وې نه وخت دې کډینه ځانو باسو دلته راته بلغم جوړ نشي لوی اډاله جوړ شو سده عیسی علیہ السلام مرګري وو سده بادشاہ خلاف جو سده بادشاہ مرګري لوی هنګامه جوړ شو دا غزنم عیسی علیہ السلام سفر کو تاریخ لیکي زمارونو چې سره د دومره لوی معجزات چې خلکو ته به ښکارا کولې بیم په یو وطن کې د خپې زینو د غریب یو زینه به بل وطن ته هجرت کو د بل زینه بل وطن ته هجرت کو دا بنی اسرائیل د ظالمان دومره قوي معجزې داسې معجزې به د ظالمانو تخکارا کېدلې خو چې معمولی به پکې د دنیا تاوانو یا د مشرع تاوان به پکې نو بیا به دې ته نه کتل چې دا د خدای پیغمبر دی او دا معجزې ښکاره کېږي بیا به رانیو سر به ته پرې کو دا دومره ظالمان دي دا یهودیان نن نه ګورې دنیا کې څومره په مسلمانانو منختی دي دا چې په عراق نن څومره قتل او قتال کېږي تاسو په اخبارونو کې اورئ چې په عراق کې د ډېرو پیغمبرانو قبرونه دي او د هغه پیغمبرانو په مزاراتو باندې هم ګولې وریږي خدا د یهودیانو سازش دی د صحابه قبرونه سکه بلا په سونو پیغمبران د عراق په خوره کې پراته دي او د هغه پیغمبرانو په مزاراتو ګولې وری کوي امریکای والا خو سازش ته چا دی د يهود څومره چې دا هغه ځای د امریکای په پینټاګان کې فیصله کیږي ټول يهوديان کوي ټول داغي فیصله لار باندې حضرت عیسی علیہ السلام روانو یو مرګري ور سره په سفر باندې وسره درې ډوډۍ دي نو یو ځای کې کېناستل نو یو ور وټه دوه خوړله ډېره تر معجزې خې د الله د قدرت تانه
یو روټه هغه مرګري وخوړه. نو عیسی علیه السلام هغه مرګري ته وایي چې دا درېمه روټه سنبال کا او زه اودس ماتوم اودس کوم بیا راځم. چې لاړ اودس یې مات که اودس یې وکړ راغی مرګري ته وایي زه چې دوه روټه سنبال کوي روټه کم ده مرګري ورته وی نه هغه درېمه پاتې شو که نه مونږ خو په سفر روان یو مونږ ته به د روټۍ ضرورت وي وی درېمه خو نشته به دوه ډوډۍ وي یو تا وخوړه یو ما وخوړه یا د خدای بنده درېمه ډوډۍ دې څه کړه وی نشته. چې څه منځې لاړل یو اوسۍ روانه ورسره دوه بچي دي. حضرت عیسی علیه السلام هغه یو بچي ته اواز وکړ راله بچي چې راغې په چاړه یې لاله کړل اور یې بل کر وته یې کړه. دې ملګري ته وایي وی ستا دې په هغه ذات قسم چې ما دا معجزه را کړه چې رښتیا وایي هغه درېمه ډوډۍ دې څه کړه. وی زه څه خبر هغه خوړلې وه یار والې وه هغه وخت یې وخوړه سپوره دواړو چې څه مخکې منځې لاړل یو نیر بیا ده لوی دریاب کشتۍ نشته د ملګري لاس یې ونیوه او دغسې پې پورې وتل. وی په هغه ذات دې ستا قسم چې ما تاله طاقت راکړ او په دریاب باندې بې د کشتۍ نه را پورې ایستلو چې اوس هم راته رښتیا ووایه چې هغه ډوډۍ دې څه کړه. وی زه خو ډوډۍ نه یم خبر پوره ګوره د بني اسرائیلو حرامي و که نه د بني اسرائیلو حرامي دی ګنې چې دومره موجوده یو کافر هم وویني نو رښتیا به وویل. نو چې څه منځې لاړل نو خاوره یې را یو ځای کړله کاڼي را یو ځای کړل او دم یې پې واچو د هغې نه رب العالمین اعلی قسمه لالونه او ملغلرې جوړې کړې نو درې ځایه یې کړل. وی دا یو ستا شو دا یو زما شو او دا درېمه د هغه چا دي چې چا ډوډۍ خوړلې ده. وی اما خوړلې ده خبره د مال راله وی اما خوړلې ده. وی ښه باز وی دا ټول زر او دا لال او دا ارس ستا او باز تا سره زما پاتې داړم ده. عیسی علیه السلام ته روان شو تا دروغجن سره چې دومره موجودات مې درته مخکې ووې په هغې دې رښتیالو نه وي خو چې مال به درته کېښود نو هل دې ووې نو هغه زه د نه جدا شو. نو غله پې راغلل په دغه سړي چې غله پې راغلل هغې سره تورې مورې هغه زمانې چې څه سامان و ودرېږه څه کې چې سامان یوه لولټ هغې کې بلا زر هغې وي وجنو یې دې ورته داسې کار دی ما سره وجنې خو چې ما سره څومره مال دی درې ځایه بې یو حصه به ستا شي یو غلطه وي بلته وي بله به ستا شي یو به زما شي وجنه مې سله هغې بړه کې سوچ کړه چې سره بې ځایه سړی مړ زه خو مونږ له دوی سې را کوي نو دا هم ډېره ده. درې واړه په هغه ځنګل کې کېناستل وي عیسی بیا یو بل ته وایي چې لکه هسې بلا پیسې را سره وشو دا خو چې اوس بازار ته یوځو خو بلا دولت کوي ځکه چې که ډوډۍ خورو خو یو کس خو بازار ته لاړ شي ډوډۍ راوړی یو په کس پکې لاړ بازار ته ډوډۍ رالي نو چې روټۍ را واغېسته نو هغه لکې سوچ کړی چې دا خو بلا مال دی او هغه دوه حصې د هغوی دي یو زما دي راشه په دې ډوډۍ کې ورته زهر واچوه زه به وایم چې ما خو دلته وخوړه زه موړ شم تاسو یې وخورئ هغوی به ده وخوري دواړه به مړه شي نو ټول مال به ماته پاتې شي. هغې دواړو پړه کې سوچ کړی چې دا درېم پلار به رانه کم ولي عیسی وړي چې راشي دا یو به مړ کړو په میانځ به نیم کو نیم زما او نیم د دې بل ملګري هغې ده ته سوچ کړی دی او دا هغوی ته سوچ کړی دی خو چې دې سینګ راغلی دی په توره یې سر والې دی خو یې غورځولی دی هغه یې ووجه په دې خیال چې مال درې ځایه کوو نو دوه ځایه ولې نه کړو او بیا په هغه ډوډۍ شروع کړی هغې کې خو هغه زهر اچولي دي خو ته خبر نو خو چې څه یې وخوړل دا دواړه هم د خپې وغځولې مړه شو. چې عیسی علیه السلام کله واپس په لاره راته مال همغسې پروت او دغه شاګرد یې ورسره دواړه غلم مردار پراته ای د دنیا لالچه ای ګنده مال د دنیا لالچه خلک به مړه کې مردار به کو ته به هم دقسې په دې میدان پاتې داسې ده او که نه ده د آدم علیه السلام د زمانې نه واله تر اوسه پورې چې څومره مال او دولت په دنیا کې غړي قبر له چا ځان سره یوړه یو تیزی بل ته پاتې کېږي اتیزي بل ته پاتې کېږي اتیزي بل ته پاتې کېږي څومره مال او که سره زر دی او که سپین زر دی نه سره سپین غمی لال مرجان یاقوت چا وخوړل او نه ځان نه تاو کړل کې واغوستل نو چې دې ته لاړ نو واپس پاتې شو دا ټول هم دقسې یو نه بل ته بل نه بل ته بل نه بل ته پاتې دي پردي مالونه ساتو د هغې څوکۍ کو. نبی علیہ السلام فرمایي هغه مال ستا دی چې دې واغوسته او زړه دې کړه هغه مال ستا دی چې دې وخوړه او ازمه دې کړه او چې کم مال تا وانه غوسته او تا اونه خوړه اګورستانه دي مسلمانه ا د بل چا یې در نه پاتې دي داسې ده او که نه د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي
چې کوم مسلمانانو و ختم دي دا باقی واقع به ان شاء الله آینده جمعه وي. او دې کې دا چې کوم مقصد له شروع کړی ده د عبرت لپاره قصه دې نه چې سړی په مشغولي او نو ان شاء الله آینده جمعه وي. بیا الله عیسی علیه السلام اسمان ته جوړل، اسمان کې جمع دی، دا زمونږ عقیده ده. د قیامت نه مخکې به راکوزېږي او په دنیا به حکومت کوي. رب العالمین دې زمونږ د الله تعالی په دغه قدرتونو باندې کامل ایمان نصیب وګرځوي. دیوی چې د مونږ تشکیل د ریوان د مرکز نه د 15 ورځو نه زیات کېږي مختلف پنجاب سن علاقو ته، خو په هر یو کلي کې 3-4 میله فاصلې باندې وي. د قصر مونځ به کوئ که د 15 ورځو نه د یو سړي زیات هم یو ځای ته تشکیل وشو، خو 15 ورځې په یو ځای خو نه تېرېږي. 2 ورځې یو ځای کې، 3 ورځې بل ځای کې، 3 ورځې بل ځای کې. نو که ځان له مونځ کوئ د قصر به کوئ، امام سره چې مونځ کوئ بیا خپل پوره مونځ به کوئ. د شعبان د روجو فضیلت شته او که نشته دا خو واقعي 15 کله ده شعبان، ما ته خو نه ده معلومه. حاجي د 9 شپه یادوي که نه، راتلونکې 9 شپه. بهر کې زما دا خیال دی چې زمونږ د منګل شپه به وي غالبا، ما ته خو ټیو شپه نه ده معلومه چې کومه شپه ده، خو 15 شپه د شو قدر چې دی په دې شپه کې د الله عبادت کول او د ورځې روژه نیول دا ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب لري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ان الله تبارک وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان الى السماء الدنيا فيغفر لاكثر من عدد شعر غنم لبني كلب. د رب العالمین رحمتونه نازلیږي او په عربو کې د بنو کلب یو قبیله وا، هغې به ډېرې زیاتې ګډې چیلې ساتلې. وی د بنو کلب قبیلې د ګډو چیلو د ویښتو نه زیات مخلوق الله بخي. دا هغه بخي چې په دې شپه کې الله ته عبادت وکړي او د ورځې الله ته روژه ونیسي. او په دغه شپه باندې رب العالمین د انسان د 1 کال تقدیر لیکي، د لوح محفوظ نه را نقل کوي 1 کال او د دنیا فرشتو ته حواله کوي. نو 15 شپه د شو قدر غالبا چې د 9 شپه وي او نن څه نن 11 ده کنه، نو چې نن 11 شوه نو خالی اتوار گل او 9 خو بیا 14 راځي، چهارشنبه راځي. نو خدا ده چې زه به معلومات وکړم، ده خدا به د جمعې نه مخکې راځي. خو بهر کې تاسو هم که څوک معلومات کول غواړئ نو سابق صاحب د رضاړو نه معلومات وکړئ، د رضاړو سابق صاحب نه په ټلیفون معلومات وکړئ، او به درته حال ووایي چې یاره کومه یوه شپه ده. دا خو یو بل چیټ په دلشاه لاله راکړ چې اوچه کنده کې د فیض محمد مور وفات شوې ده میردل آباد کې، او 5 بجې به اوچه کنده کې جنازه وي. په صادر باندې چې د ماشوم متیازې ولګي نو لون لاس په نه راکاږي، وینځې به ښه 3 ځله به وینځې او به باچې او نچوڼکې به 3 ځله. د نکاح تړلو وخت کې د ګوی دپاره د ښځې رور او د تره زوی کافي کېږي، بالکل هر څوک 2 مسلمانان چې نکاح نه کافي کېږي. چرس او پوډرو کاروبار خو بالکل ناروا دی، حرام دی. دوی په دې پیسو کې به زکات ورکوي که به نه ورکوي، نو زکات خو چې د سره څومره نقد مال دی ټوله نه به ورکوي، خو دا شی دا ګټه ناروا ده. د زکات تپوس یې مه کوه، شی مردار او پلید دی. دا ټیک ده کنه، حضرت حسین رضی الله عنه دا کوفی والا شهید کړی دی، دا ټیک ده بالکل، د کوفی خلک جدید خو بل ځای کې خو د هغه گورنر و چې دا شهید کړی د هغه گورنر و. هر نوی سیز باندې یا د خوشحالی په وخت کې مبارکباد، بالکل چې یو سړی نوی جامه واغوندي هغه له په هغې یا نوی شی په هغې مبارکباد، دا دعا ده چې الله یې درله مبارکه کړي. مبارک برکت ته وایي، یعنې الله دې پکې دله خیر واچوي. یا د خوشحالی په موقع باندې بالکل صحابه او نبی علیہ السلام یو بل زیری ورکړي. حضرت کعب ابن مالک رضی الله عنه چې توبه قبوله شوه نو صحابه ولا زیری به ورکول، مبارکباد دی ولا ورکول، مصافحې یې ورسره کړي دي، هغه په زیری کې هغه خپلې جامې هغه سړي له ورکړي دي.
خاجی دعا کے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ دا افات و بلیات و مصائب و غمون و نمپامن کے استاد اللہ دا دوار و جہان و خیر و خوشحالی نصیب کی. پروردگار کا سوک مریضانی تو شفا ور اللہ کا سوک قرضدارانی قرضون اخلاص زمون دا حلال و رزق نصیب دا مسلمانانو منځ کې اتفاق و اتحاد نصیب. اللہ چې څومره یهودیان او عیسایان دا مسلمان خلاف سازشونو کې سر دي الله ته هغه سازشونه ناکام فل قهر سره غرق او تباہ کی مسلمان دي محفوظ د ټول مسلمانانو اتفاق او اتحاد نصیب. اخر وخت په خپل دا کلمه نصیب کی لا اله الا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا يا الله وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام متعلق میں خبرہ 13 جمعم کڑوا او دا یہودیانو دا آغا پا حق کے کم دا ظلم ارادہ وا دا آغی ممس بیان کڑو. دا عیسیٰ علیہ السلام چی کم خاص مرگریو اغی تب حواریین وی او حواریین بے ورطولے وی نو بعض علماء وی چی دی بسپین جامع غستلے پاک صفا لکا اسم چی کم خلق منس او دس کئی دا سے دا نیکانو مجلس کے ناستا کئی نو پاک کے اسپین جامع غندی او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سپینو جامو صفتم کرے دے کہ بہترین خیر ثیابکم البیض ستاسو بہتر جامع سپینی دی او بیا فرمائی چی کفنو فیہا موتاکم مریم چی خخوینو پسپین جامع کے پسپین صادر کے خخ کے ناغی بسپین جامع غستلے ذکا ورطا حواریین وی بعض علماء وی نا حور دے صفاوالی و سپینوالی تاوی دا دی زلون صفاو لصفاء عقائدهم زلون صفاو پاکو دا عیسیٰ علیہ السلام پسچا مسلمانانو ذکا ورطا حواریین وی. بعض علماء وی چی ندی با جامع سپینولے دو بیانو او ما تاسو تا 13 جمعہ ویلی مو چی لدی او معجزہ عیسیٰ علیہ السلام لی دیوا نو داغا معجزے دا وجہ ندی بیا پا عیسیٰ علیہ السلام دی ایمان اور مسلمانان شو او ذاتی جامع پاکون کے او جامع سپینون کے دو بیان اور دیر معجزے دا عیسیٰ علیہ السلام دا نزدین لی دیوی نو دے خاص مرگریو سو کوئی دی بکبان پاکول خرسول بے او دی یوزل دریاب کے جالونا اچول حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ دا پاس را رہے
وی سکوی وی مون کبان نیسو وی دریاب تو غرزوی کنا اغی و دا سیو قتل اتنا بلده دا کبانو دا نیوو خو خپل خپل زی نی دید ابو کے کبان نشتا رازا مون دا کبانو خپل زی ندی خپل گودرو ندی اغی کے کبان نیسو وی تاسو غرزوی هم دل تا کبان شتا بہر کیف دیو سر کلک شو مرگروی او بغرزو جالون دا لک خو مشہور لگتی عیسیٰ علیہ السلام کو خلق پہ جندر دیر معجزیت اخکار شوے وے جالو نے غردول چے وے غردول دمر کبان پکے لاندے رالل چے بیا اغید روچتولو طاقت نہ لرا چے دا جالو نے خمراغون کل کبان خو پکے رال خدا بہت دا دریاب نہ روباسو سنگا عیسیٰ علیہ السلام دا رب العالمین اخکار معجزے ورکڑے وے نو دے حواریینو دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا معجزی لی دے وے اگی تپتا وچدا دا اللہ رشتون پیغمبر دے ایمان پہ روڑے ہو او کم دیتا چھ با عیسیٰ علیہ السلام گردے دا دی بو سرو نا عیسیٰ علیہ السلام پیغمبری دا سے وچے زی پا زی با علاقہ پا علاقہ گردے دا یو زی کے خاص اقامت نو یو کلی کی دعوت اغینا بل کلی تزا اغینا بل کلی تزا زی پا زی دا ہر چا کور لا دا ہر چا بیٹک لا او دا ہر چا اجریل او چا کم زی بغنڈ و دے بورتا او دعوت دا دین دا اللہ بے ورکو وی چی زان سر بے یو کندول گردو یو جام یو کونٹے او یو گومنز دا دری سیزون حضرت عیسیٰ علیہ السلام سر بو دا جامون علاوہ نور زان سر ایسم نہ گردو ہر سیز نے زان ساتا وی پا دنیا کے دا مسافر دا غخپل جن دے او نبی علیہ السلام ہم فرمائی کہ دا دنیا مثال دے یو انسان دا سے دے لکا مسافر بلکہ مسافر ہم نہ دلال تیری دن کے مسافر خو بیام یو زے کہ دمکی دان سے یو جوڑا جامے گرزائی نہ پلارا چے سڑی تیری گیس ٹکانے نہیں معلوم نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم دا سے مسیح ورتوئی عیسیٰ علیہ السلام تا پلارا سفر کون کے گرزی دن کے نو یو جام دا بود پارا او یو گمن یو سڑی اولید چی اگا دا لختین پلپ او برا غشتے اسکلے او ہوئی ما خو جام زان سارا گرداو چی داو پکی او بس کم دا جام نا بغیر خوم او بس کلی کیگی اگے او غرداو او گمنز دیده پارا چی دا خپل ویخت پی گمنز کی وی پلارا تیره دی او بل کسو اگا پا مخلپ واچولا مخصریو انزل نو بیا پا دے گتو باندے دا خپل گیرا وارولا گتا کی دا گتی دی گیرا کی ورکولے او اگے وارول وی ما خویگا بغیر دا گمنز نا ویخت نا واریگی دا خو دا گمن نا بغیرم دا سر او دا ویختو واردل کیا گمن نے مر پسی غردولا دا غت امساو ضروری جامع با سروی او کسا پا کساو زی پا زی با گردیده و خلقو تا بے دعوت پرکو حواریین مرگری خلقو کدیر زیاد مشہور شوی انتہائی زیاد لیکن چی یو انسان دا اللہ پا حکم مڑے جم دے کئی برگ مرض والا او لوند انسان دا اللہ پا حکم جم دے کئی دمر شہرت منتے و نوجوان سلویخ تو کالو تا عمر لانے دے رسے دے پس علاقانا والا رب العالمین پیغمبری ورکڑے ہوا دیر لوی شہرت منتے ہو نو ارچابت دا معجزو مطالبہ کولا نو یوزل دے حواریین و دے خپلو مرگرو تے یوزے کے مطالبہ وکلا اے عیسیٰ اس قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء وی اللہ تعالی دا سے بہو کی اے عیسیٰ اللہ بدا سے ہو کی کہ دا اسمان نا تیار خوراک مونگ لرا نازل کی لگیایو کنا تاثر خدمت کو خلق نا دعوت ورکو اللہ تا خلق بلو کہ دا دے پخلی نا دا دے گٹے وٹے نا دا دے دوبی توب نا دا نورو قصو پسو نا خلاص چو تیار خوراک رازی عیسیٰ علیہ السلام کو پیش ہو کم قوم چے معجزہ غخت دا او بیا پی ایمان نہ دے روڑے اگا قوم اللہ تباہ کرے دے اسی کا معجزہ راغلی دا پیغمبر او چا منلی نہ دے نو اللہ نہ دے تباہ کرے خوچی غختے دا او دا غیر دا پاسے مونا منی نو بیا اگا قوم اللہ تباہ کئی نو عیسیٰ علیہ السلام کو پوشو چے دا معجزہ خودیو غختا او دا خو اللہ کولی شعبے کی او کہ بیان پہ سوک ایمان رو نڑیا سوک انکارو کی تباہ بشی وی اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین کہ مسلمانان یہ ردی خبر نہ پریدو کے مکوے باس اللہ تا توبہ باس ہے پام کوے دا سکوے لیکن معجزے مولی دلے دیور تسوئی دیور توئی چنا منگ یو مقصد دے پا دیکھیں زمان پا کدا مقصد دے
چې دا به تیار خوراک راځي، یو درستخان یو خوانچه به راشي او زمونږ د پاره به هم خوشحالي وي او دا رب العالمین د پاره به هم یو نښه به یا الله یا قدرت یو نښه به او دا خلک هم غواړي د دې یو ارمان به هم پوره شي. نو ممکن ده چې ډېر خلک نور هم مسلمانان شي، دا معجزه وویني ډېر خلک به مسلمانان شي. حضرت عیسی علیہ السلام مجبوره رب العالمین ته رجوع یې وکړه، بار صحرا ته ووت میدان ته، 2 رکعته نفل یې وکړل او زړې جامې یې واغوستې لکه د عاجزۍ. الله چې سوال هم قبلوي په عاجزۍ کې قبلوي. شکل یې د عاجزۍ جوړ کړه، جامې یې د عاجزۍ جوړ کړه. رب العالمین ته لاس ونیو، اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. یا اللہ تعالی سوال کوم اللهم ربنا. گورا خلق وی عیسایان وی دے خدای دے، تو کوئی دا اللہ زوی دے، دروغ تل دروغ وی. سبحانك هذا بهتان عظیم. اگر اللہ تا سوال کی اللهم یا اللہ ربنا اے زمون پروردگارا، اللہ تے سوالو کا حواریون تو اشاعت ادرے گے نما پا دعا امین ہوئے. انزل علینا مائدة من السماء، دا اسمان نے یو خوانچرا ترا نازل کی، دا اسمان ذکا کہ دا زمکی دا رزق چی من خلو دام دا اللہ دے کنا کہ دا تپا کما خوانچا پرلت راتاو کے ورتکینے نو دا خو که اللہ پیدا نکی نو منگے پیدا کولی شو پخپلا غنم یا جوار خود اللہ دا زمکی نریستی دی. دا خدا اللہ قدرت و طاقت دی، تبا محنت کیا رو باسی اللہ وینا دا خوبستا دا خو اللہ دا اسمان نو غوارو مائدة من السماء چی اسمان نرا روانی و پستر گویوینو تکونو لنا عیدا لأولنا و آخرنا. واللہ زمونگ دا خلقو دا پارم دا خوشحالے ذریعی او دا رستنو خلقو دا پارم دا خوشحالے ذریعی و آیتا منکا. واللہ ستا یو قدرت یو معجزہ شی، خلق اوینی او خلق پی ایمان روڑی معجزہ شی. دے اللہ تے یو سوالو چی سوالی اوکو عیسیٰ علیہ السلام دی خپل قوم طویلو گوری یو خبر کوم معجزہ برازی خو کب دا دے معجزے سرم دا اللہ دا قدرت نے انکار کو. اللہ ذوالجلال پخپلا فرمائلو قرآن حکیم کے اللہ فرمائلو وی چدا بنازلوم خو کب دے سرم دوی انکار کو لأعذبنهم عذابا لا اعذبه احدا من العالمین. دا سے سزا ورکم چی مخلوق دا خدای لبا میں پزمکا دا سے سزا چرتنی ورکلے. گورے پوئے کا پا مخلوق دا اللہ لبا میں دا سے دا عبرت سزا چالم نی ورکے لکہ دیر چے بیا ورکو پوئے کا. بس وینا بس ایمان با خام خواب دا موجودہ دا مونگا اللہ تسوالو کا اخکارش دعا اکرلا کہ رب العالمین پا حضور کے دعا اکرلا ہوئی چے یا سپین اوریا زرالا اگا سپین اوریا ضرور راخ کتا کے دلو دا طول حواریین او دا عیسیٰ علیہ السلام مرگری او چې څومره مسلمانانو داسې تماشګیر راغلل ټول ورته اوس ولاړ دي په تماشا. دکه سپینه مزیداره خشته وریځ راغلې یو غونډه وغیره کوزېږي راښکته کېږي راښکته کېږي راښکته کېږي ځمکې ته راورسېده یو کلاو میدان کې وریځ راغله. خلک خو صرف سپینه وریځې نه بل شی نه ني. هغه وریځ کې دننه الله یو درستخان راکوز چې ځمکې ته هغه وریځ راغله وریځ ختمه شوه نو درستخان راښکاره شو لوی درستخان او پاغی درستخان دا پاسا خوراکون پراته دی او بیا پی دا پاسا یو بل درستخان پروت تے لکه سوک میلملا پا خوانچا کسی شیر اولی دا پاسا پی یو بل درستخان پروتی چه خوراک پی پٹ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوراً اللہ تا پا سجدہ پری ود رب العالمین شکریہ ادا او ویم جڑل چه اللہ دستا شکر ادا کو زما سوال دے قبول کو یو لویا موجزہ در اخکار اکلا. اللہ دا موجودہ دا ما دا قوم اور دا خلق دا بربادے او دا حلاکت ذریعہ مگر دا وی جڑا اعلانیو کو ویستاسو سوال قبول شو. اللہ دا اسمان ندر تخوانچہ راسوز اکلا خو گوارے شرط پکی دے چے مالدار بدا نخوری غریبانان بے خوری او خصوصاً اغا خلق چے اغا بیمارانی رنزورانی اغا خلق با مخی کوئے لنبے بے اغوی خوری داروغ بے رستو خوری و مالدار بے نخوری صرف غریب بے خوری. دے شرط مخکم دے مالدار و سریخ و مالدار و طویلو چی نظر من خوار سے پورا دی دا موجودہ اخکارا کچی دا غریبانانی اخری دا منگا نوکران و دا چاکرانی اخری دا بیرلوی خبر دا شرط و سر مخی تلگا
وی راځي دا ټول غریب یې ورته یو ځای کړل چې څومره بیماران و دی ورته یو ځای کړل دی خو خلک خوشحاله و وی خورئ وی نه د الله رسوله لومبې به پې شورو ته کې وی په مې مه خورئ وی نه لومبې شورو به پې ته کې درستخان نه هغه سر لرې که هغه کپړه او داسې خوشبویي تلا داسې خوشبویي چې په مخ د ځمکه داسې خوشبویي چېرته هم چا نه وه محسوس کړی اعلی ښکلې بړاس او خوشبویي او بیا چې وکتل څو پکې یو کب و پکې یو مې ټول درستخان د سر نه تر ویخه پورې یو رویت شوی کب دا مینس کې پروت دی او ګیر چاپیره چې په دغه علاقه کې کم قسم ترکارۍ او خوراکونو د هغې ډونګې یعنې د هغې لوښي د هغې کټوۍ پرتې وي قسم هغه زمانه کې چې کم قسم ترکاري وه هغه ترکاري د هغې ځای په ځای کټوۍ لګېدلې دي د هغې ډونګې د هغې لوښي پراته دي او ورسره میوې هغه زمانه کې بې موسمه میوې چې څومره وې هغه میوې ته ګیر چاپېره پرتې دي تر دې حده پورې زمونږ کتابونه لیکي چې سرکه اچارونه خواږه یعنی کم نعمت چې د رب العالمین و د هغه ټولو نعمتونو نه دسترخوان ډک دی او منځ کې رویت شوی مزیدار اعلی کب پروت دی لګیا دي خوراک شروع شو خلکو ته خوراک وکړه د الله دسترخوان الله اکبر زمونږ د انسان دسترخوان او بیا د رب العالمین د سخي ذات دسترخوان او چې د پیغمبر موجوده او د پیغمبر په دعا راغلی نو دې کې که زه ډېر م تقریر وکړم چې دا شی و پکې دا شی و پکې دا نو دا زه نشم پوره کولی فایده او برکت پکې څو داسې ډوډۍ چې چا څومره به خوړه شربتونه ورسره اعلی قسم زنجبیل د جنت شربتونه ورسره هغه ورسره څکه نه خو په دې ډوډۍ کې دا شته چې چا به خېټه خرابه شي نه پکې دا شته چې په چا به دړ راولي ولې د الله مېلمستیا ده نه په دې خوراک کې دا شته چې چاله به تکلیف ورکړي بلکې کم بیمار چې نوړی خوري جوړېږي دا پکې بیل برکت دی څومره مریضان چې راځي او خوراک ته خوري جوړېږي د ډاکټر او د طبیبانو نه خلک خلاص شو بعض علما وی روزانه به دا خوانچه راتله او بعض علما وی نه یو د اتوار پر ورځ به راتله خلک به ورته ناستو خو دا بعض علما چې څوک وي د اتوار پر ورځ به راتله چې دغې خلکو به دغه اتوار د دې نه ډوډۍ وخوړه تر بل اتوار پورې به مالو ډوډۍ ته به ضرورت نه محسوسو او څوک وی نه چې روزانه به راتله دوی به ورته ناستو دقه سپینه وریځ به راله او د هغې په منځ کې به خوانچه راښکاره شوه او حضرت عیسی علیه السلام به ته هغه د پاسه کپړه لرې کړه او لاندې به پکې هغه روت شوې کب او ګیر چاپېره قسم قسم میوې به وي او د دنیا بیماران او مریضان به راتلل خوراک به یې کو جوړېدل به 40 دن 40 ورځې پرله پسې دا خوراک راغی 40 ورځې متواتر سازش شروع شو سید سازشونه خو شته که نه لومبې هغه مالدارو سازش شروع کو هو ولې هغوی ته تکلیف و هغوی خدا وی چې زمونږ دا نوکران او چاکران دي دا کار به مونږ لکه یو ډوډۍ به د عیسی علیه السلام خوري ډوډۍ به د خدای د عیسی علیه السلام به وخوري او کار به مونږ لکئ هغوی چې تیاره و مونږ ته هغوی د خانانو کار کوسو لیونیانو چې بیا کارونه کول لاړل کورونو کې ډډې وویل یا لکه زمونږ کار خپل کار کوم ډوډۍ له خلک کارونه کوي ډوډۍ مونږ ته د جنت ښه تیاره میلاوېږي په تاسو څه کوي چې د څښا ټوکړه موکړه به ته راکې تیارې میوې او صاحب د خان نه د هغوی خوراک مزیدار شو ولې د جنت خوراک دی او قسم قسم میوې دي او چې دا میوې دي ورته کېښودې او د جنت خوراک دی او پکې بیمارتیا هم نشته او روغ صحت پکې شته نه چا کار کوي چې پردي خدمتونه ډوډۍ دپاره کوي هغې وی دا څه په مصیبت اورېدو زمونږ چې کوم نوکرانو کوم زمیندارو کوم کار به راله کو مزاو کارونه به راله څوک کوي ها اخو حکیمانو ډاکټرانو غوبل جوړ کړه هغوی بوک هړتال شروع چې زمونږ قصه ختمه شو خرابه شو ولې د دې ګټه خو په دې کې چې څومره خلک نه جوړه نو دکان روانې اوس خلک جوړ شو او زمانه د چا وه زمانه د حکمت او د طب د هغه لویو لویو بلاګانو چې هغه د زمانې لوی لوی فیثاغورس او دغه خلک چې د طب لوی لوی کتابونه یې لیکلي او د دنیا خلک به هغوی له راتلل د دغې خلکو دور او زمانه ده ارسطو ارسطاطالیس تاسو ارسطو نوم به اورېدلي په طب کې دغه زمانه او دغه دور دی هغې وی اوهو دا عیسی علیه السلام زمونږ رزق کې ګوتې ووهلې دا دې څوک کړل مونږ له اوس څوک راځي نه ټول خلک ستا په ډوډۍ جوړېږي نو مونږ خو دوکانونه دغه تش په کورسو ناست یو مونږ له څوک چېرته راځي هغې ځان را غم جوړ کړ او لوی پراپیګنډه جوړه کړه هذا سحر مبین دا خو جادو دی
دوکه ده سحر ده دا څه کوي د تیارې به بلد شي سبا به دا رزق نی بیا به هم کار ته ډډې نه لګي څه کوي خلک یې روچت کړل صاحب لوی هنګامه جوړه شوه عیسی علیه السلام پس لوی نفرت بادشاه هم روچت شو د بادشاه وزیران او دا خلک لوی غوبل یې جوړ کړ یاره داس الګ خو مصیبت یې موږ ته جوړ کړی دی کله ماشومانو ته وایي کور کې هغه ګوټ کې خوراک پروت دی ورشه راواخله ټول ماشومان راته په دې لمسئ کله دا شی کوي کله هغه شی کوي دا څنګه مسله جوړه شوله بس عیسی علیه السلام خو پوه شو بیا دومره ظالمان دا د یهودو ګورې ښه دا ټوله خبره مې همدې دپاره شروع کړې ده درته دا سازشیان ټول یهودیانو یهود د زمانې دا دغه وخت کې بل مذهب نو یهودیانو او عیسی علیه السلام پکې راغې دغه حواریین د عیسی علیه السلام ملګري د عیسایان باقي چې څومره ټول یهودیان لویه پراپېګنډه جوړه کړه بادشاه ته وي دا عیسی علیه السلام وجل پکار دنه دا وطن خلاصول پکار دا خو به سبا بادشاه سلامت ستا فوج کې هم څوک نوکري نه کوي ستا پولیس کې به هم څوک نوکري نه کوي ستا خدمت به هم څوک نه کوي ځکه تیاره ډوډۍ ورته میلاوېږي سبا بوله دا پیغمبر دې د جامع بندوبست هم وکړي دا هر څه به راته نظام ټول مفلوج شي دا به څه کوو چې کومو خلکو په هغه ځای د عیسی علیه السلام مقابله شروع کړه الله ویلو کنه لاعذبهم عذابا لا اعذبه څنګه دی احدا من العالمین داسې سزا به ورکم چې په مخ د ځمکه به مې ګورې بیا چاله نه ورکړې هغه سزا څه وه د عبرت سزا هغه دا وه چې الله ټول خنزیران کړل سوران او خنزیران ته جوړ شو شکلونه بدل شو او تاریخ لیکي سترګو نه به اوښکې به دی اواز به چا ورکړه فلانکې د فلانکې زوی نو سر به یې وړقه یو سور به پکې سر وړقه چې زه بل به اواز ورکړه رور به وله راغې فلانکې د فلانکې زوی بل سور به سر وړقه چې دا خو زه خبرې نه شوې کولی شکل د سور ګرځېدل د سور سرمن د سور د خنزیر ګوره خنزیر په دې ټولو حیواناتو کې ډېر ګنده او پلیت حیوان دی ځکه خو الله حرام کړی دی د خنزیر خوراک سره ګندګي انسان چې اودس مات کی او انسان ته پاسی خنزیر راشي مکه ګندګي وخوري خوراک یې ګندګي ده ټوله ځکه خو الله نجس حرام دی خنزیر ټول خنزیران شو اور ولې په ټول مردار شو کم قوم چې مسخ شوی دی او شکل یې بدل شوی دی اوو ورځو کې د هغه مردار شوي بعضې خلک وایي دا بیزوګان او دا وي هغه قوم دی چې هغه مخکې الله شکلونه بدل هغې اولاد دی چې الله چاله شکلونه بدل کړي نه 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 کم قوم چې مسخ شي د هغوی اوو ورځو نه زیات ژوند نه وي اوو ورځو کې دننه دننه مړه شي د دې بیزوګانو په شکل بعضې قومونه مسخ شوي چې هغه سوران او خنزیران شو بس علاقه کې نور هم غوبل جوړ شو خو د چا به پلار و د چا به رور و د چا به زوی پکې بس لوی پراپېګنډه جوړه شو چې یاره بس دا عیسی علیه السلام بادشاه ته خلکو رجوع کړه چې دنه مونږ خلاص ته بس دی ووجه مړې کا دې نه مخکې حضرت زکریا علیه السلام غریب په ونه کېره کړی حضرت یحیی علیه السلام یې په چاړه لال کړی دی په سونو پیغمبران یې شهیدان کړي دي د یهودیانو بس بادشاه اعلان وکړه کوم ځای کې چې حضرت عیسی علیه السلام وي راونیسئ بس د دې علاج دا چې دی به وجنو پرېږدو یې نه او دله مونږ سزا ورکوو عیسی علیه السلام سره د خپلو حواریینو ملګرو کله یو ځای ته کله بل ځای ته هغه ته خو پته وه چې دا خو د پیغمبرانو د وجلو بلد خلک دی دی خو په شواروس کې دننه په سونو پیغمبران وجلي دي دا یهودیان دا ډېر انتهایي سازشیان دي دې په زړه کې چې کوم سازش پروت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف خو ته پته وه چې دا د الله پیغمبر دی فلما جاءهم ما عرفوا به ما عرفوا كفروا به الله قرآن کې فرمایي وی چې هغه پیغمبر ولا راغی چې دی او پیژل چې دا الله رښتونی پیغمبر دی بیا پې د پاسه کفر وکړو نبی علیہ السلام مې پیژنده ورته پته وه د هغې په کتابونو کې باقاعده د نبی علیہ السلام اوصاف موجود پراتو چې د آخر زمانې پیغمبر به داسې خلکو ته به وی وی ګوره د آخر زمانې پیغمبر به یو دا به شکل یو داسې کار به کوي او داسې اوصاف به وي او مونږ به د هغه مرسته کوو لکه اوس چې مونږ د مهدي او یا د عیسی علیه السلام خبرې کوو داسې به د یهودو د نبي علیه السلام صفتونه کول خو چې پیغمبر علیه السلام څنګه مدینې منورې ته راغی او دوی ته پته ولګېدله اوهو دا خو به زموږ مشري ختمېږي که په دې ایمان راوړو نو کفر یې خو د مدینې خلک ولې مسلمانان شو ځکه دوی ورته د پیغمبر علیه السلام هغه اوصاف بیان کړي چې نبي علیه السلام راغی هغوی خو پېژند چې دا خو واقعي رښتونی پیغمبر دا خو ماغه دی چې یهودو مونږ ته د هغه صفتونه بیانول دی خو ماغه کار کوي چې مونږ ته به یهودو سوې نو د مدینې خلکو چې د یهودو نه کوم صفت اورېدلی و د هغه صفت په بنیاد هغوی به پیغمبر علیه السلام ایمان راوړو او یهود پې کافر پاتې شو عبدالله ابن سلام لوی یهودي غټ
دا یهودیانو مشرو راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مخامخ ورته ودرېده یو څو تپوسونه یې ته وکړل چې تپوسونه یې ته وکړل لاس یې ورکړ د الله پیغمبر الله ته دې خوا کا اسلام یې راوړه مسلمانان پاگا ٹک خدای پاک مسلمان کا وی ان وجهک لیس بوجه کذاب اے پیغمبر استا مخ د دروغجن سړی مخ نه دی ګوره تو مغه پیغمبر چې زموږ په کتابونو کې د آخر زمانه د پیغمبر کم صفت ذکر او مغه خو د الله رسوله دا سه کارو کې يهود لړ شه زبدان پټ کم رد بنه کې چې عبد الله ابن سلام مسلمان شوی ولی که پتا خلکو ته پتاو لګیدل نو بیا به قصه بدلې رد مکوا زباغي کې کینم د لار ټول يهود راغون کړ تاسو راځي د آخر زمانه دا دعوه کې د پیغمبري سو خبره وسلو کو نبی عليه السلام ورته تاسو ته کوي مخکې خو هغه ایمان راوړ ځان یې پټ کړ وی عبد الله ابن سلام تاسو کې سوچتا وی او جی وی څنګه سړی دی وی خیرنا مونږ ټولو کې غوړه سړی دی بهترین وی نسب یې څنګه دی ابن خیرنا زمونږ په بهترین نسب والا سړی بهترین پلار نیکه په نسب ډیر اعلی او ډیر بهترین او ډیر ښه سړی دی وی کدا عبد الله ابن سلام مسلمان شي تاسو به ایمان راوړئ وی خدای راغی ایمان نو ساتي ا دې خدای دې ایمان نو ساتي ستا د ایمان نه هغه اسلام نه راوړي وی کم یو دی ورګه اپاسه ده وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ځکه نبی علیہ السلام خو مخکې دعوت ورکړي هغه سوالونو جوابونه هم ورکړي وی تاسو چې سوې مو پیژند او ته رښتونه پیغمبر او د ما در باندې ایمان دی اوس وی سوای وی شرنا وابن شدنه وی ګنده سړی بل نشته او نسبی وی دا خراب سړی دی وی نبی علیہ السلام ته عبد الله بن سلام وی سیب دغه نه یریدم وی دا بهتان والا قوم فخپل وی ان اليهود قوم بهتون عبد الله بن سلام وی زما دا قوم یهود داسې قوم دي چې بهتانونه تړي یو دلته چاته پوسو کوئی قرآن حکیم کې الله فرمایي یعرفونه کما یعرفون ابناءهم یهودیان دا نبی علیہ السلام داسې پیژني چې دې رښتونی پیغمبر دی لکه خپل بچی چې سړی څنګه پیژني دا زما زوی دی وی دا رښتیا دي عبد الله ابن سلام ورته سوی وی بالکل وی په خپلو بچو کې شک شته او په ده کې شک نشته د خپلو بچو نه ښه پیژنو چې دا د الله رښتونی پیغمبر دی وی ځکه بچو کې شک ځکه چې پته نه لګي چې ته ښځې غلطي نه کړې مونږ ته پته نه لګي چې ته او ده کې دا شک نشته دا راته پوره سوچه دی ټول قوم ته مې پته ده چې دا د الله رښتونی پیغمبر ظالمان دي نه یهود د هغې د پاسه پیژند ایمان یې پرې راونړه خیبر کې زهر ورته واچول په چیلی کې میچنې پرې بله اوچت کو نبی علیہ السلام له دعوت ورکړی پرې راغورځو الله ته بچ کړ دا دومره خطرناک قوم دی یهودیان نن څومره خلاف سازشونه چې د مسلمان جوړی د عیسایان قمقل دي دا تاریخ هم لیکي تاسو وګورئ که نه تجزیه وګورئ د اخباري رسایلو دې به راته د تجزیو کې هم لیکي عیسایان قمقل د یهودو خیال دی دوکه کوي خطا کوي مونږ عیسی علیہ السلام څومره احترام کوي وایه که نه پیغمبر دی د الله مقرب بنده دی پیغمبر دی مونږ وایو اسمان کې جم دی ناستې مونږ یې دونه احترام کوو او د یهودو اوس هم دا عقیده ده چې دی مونږ وجلی دی او بیا راجم دی شوی دی هغې خو یې مونږ وجلی دی عیسایان وی بیا راجم دی شوی دی او صاحب هغه دوستان دي سره یو بل سره نن د مسلمان خلاف په سازشونو کې بهر کې بادشاه هیرودیس بادشاه دغه وخت هغه اعلان وکړ راوینیسي دی مونږ پانسي کوو نو د هغې خلکو پانسي به دا وه چې یو لرګی به یې به راوتړو لوی لرګی اوږد او د هغې د پاسه به په دې مینځ کې داسې یو بل لرګی په پلنو باندې ټک کړو نو سړی به یې ورته اوچت کړه بیا پې خور کړو دا لاسونه به یې وله په هغه لرګي خواره کړل نو په دې لاسونه به یې وله میخونه ووهل په دې لاسونه په دې سینه به یې وله میخونه ووهل غټ غټ میخونه به دا خپې به یې وله دواړه یو ځای کړې په هغې به وله پاسه میخ وو دې به اویزاندو په دا سولی کې دې ته به سولی وې صلیب په هغې کې به اویزاندو مارغان به راتلل او غوښې به یې ته خوړلې او په هغې کې به ته سول صلیب یې جوړ کړه وی دا پریدونه دې وجنو ګرځی او پسې را پیدا کړي حضرت عیسی علیہ السلام یو ځای کې ناست و خپلو ملګرو سره او دوی راغلل هغه علاقه محاصره کړه د بادشاه د سپایانو چې محاصره کړه معلومات یې وکړل وی دې کوټه کې ناست یو مخبر ورغی وی زه ورځم دی ګورم رب العالمین عیسی علیہ السلام اسمان ته اوچت چت سوری شو قرآن حکیم کې الله او هغه الله پاک اسمان ته پورته کړ بالکل جم دی وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم فذلك الله فرمائی بل رفعه الله الیه وما قتلوه یقینا الله وی بالیقین درته ویم چې دوی نه دی وجلی ما دان ته اسمان ته پورته کړی دی
هغه اسمان ته پورته کو چې هغه کم سیړي کوټې ته ورننوت دی ورته هغه سیړي ورته ویلي چې د په کومه کوټه ورننوت ما پسې راځي دې کوټه کې دی چې ورننوت د هغه شکل الله د عیسی علیه السلام کړ مړی نه پورته شکل لاندې نه مړی نه پورته شکل د هغه د عیسی علیه السلام چې دی ولل پس کلکې هغه رونیو هغه وایي زه نه یم څه کوې دی نه مخکې شه مخکې کېږي که نه مخکې کېږي بویه ته د چغې والي ما بوځې زه ستاسو هغه ملګري نه یم شابه مخکې شه ته زموږ ملګري د کم ځای نه شکل یې د عیسی علیه السلام بویه ته سولی ته یې ور وخېجو چې ور ویې مغه چل یې ورسره وکړ مړی یې کړ جامې ته یې خواښې ګوري لکه دا خو زموږ د هغه مخ خو یې ټیټه د عیسی علیه السلام په شانتې دی خو لاندې لاسونه او خپې خو یې زموږ د هغه ملګري دي نورو ویې لکه هغه عیسی علیه السلام که دی وي زموږ ملګري څه شو او که دا زموږ هغه ملګري عیسی علیه السلام څه شو قرآن کې الله وایي ولکن شبه لهم په لوی شک کې پرېوتل لوی مصیبت کې پرېوتل بل رفعه الله الیه الله وایي ما ځان ته پورته دی خو یې موږ مړ الله وایي ما قتلوه نه یې وجلې دی او ما صلبوه نه یې په سولی کړی دا د الله قرآن وایي اوس دا عیسایانو څه عقیده ده د عیسایانو اوسنۍ عقیده دا ده چې مور ورپسې جړل نو بیا الله دې را جمع دی که او مور لراغی او په یو غار ته ننوت او دا عیسی علیه السلام د الله زوی دی العیاذ بالله او ځان سره اوس الله بوتلی دی او خپل بچی ورسره د عرش خوا کې ناست عیاذا بالله او انی عبد الله ورسوله عیسی علیه السلام وایي د الله رسول او د الله بنده او دا زموږ عقیده ده الله له نه زوی شته او نه وله لور شته د الله زوی ته حاجت دی په زوی څوک څه کوي زوی خو خلک دی له کوي چې زه بوډا شم چې د ما خدمت وکړي نو په الله بوډاوالی نه راځي زوی خلک دی له نیسي چې د ما د مرګ نه پس به د ما وارث نو په الله مرګ نه راځي دوی په لوی شک او په شبهه کې پرېوتل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت نه مخکې به بیا عیسی علیه السلام راکوزېږي دنیا وعدې نه دی کړی د 33 کالو په عمر کې بر اسمان ته ختلی 33 کاله عمر چې اسمان ته لاړ بیا به کله راکوزېږي هغه وخت به راکوز شي چې په دې علاقه کې فتنه راشي او داسې فتنې راشي لکه اوس چې کومې فتنې روانې دي په ټوله دنیا باندې د عیسایانو حکومت بشي تر دې حده پورې چې د مکې مکرمې او د مدینې منورې ګاونډ ته به هم د عیسایانو حکومت ورسي الله دا د ورغه اوس نه راولي یعنې چې مونږ اندازې ته ګورو ځای په ځای اوس د دې د خپې خښۍ یو ځای کې خپې جمعوئ خو انشاءالله چې د هغه زمانه نه د دې نه مخکې دوی عیسایانو په دې دنیا باندې یو وخت قبضه کړې وه جنګ ازادي و هغه 1857 هغه قصې پسې تاسو اورېدلي لیکن الله بیا خپې وویستې خو دا دوی کوشش دی یو وخت دی په دنیا هغه هټلر و د هغه دور و د انګریزانو پر عیسایانو په ټولو دنیا باندې د قبضې کوشش کړی پروردګار هغه خپې وویستلې لاړل بیا په برطانیه او په امریکې پورې محدود شو اوس بیا لګیا دي کوشش کوي انشاءالله بیا به الله خپې وباسي ټینګېږي به نه که خو خیر د دوی کوشش دی دی به راشي په دې ټوله دنیا به قبضه ونیسي چې په دې دنیا باندې دوی قبضه وکړي عیسایان دغه وخت کې به رب العالمین بیا حضرت مهدی را پیدا کړي مهدی به پیغمبر نی یو نیک انسان به ډېر خلک به دغه وخت کې د مهدیتوب دعوه کوي ځکه مسلمان به ډېر کمی مسلمانان به ځای په ځای په علاقو کې خو پټ به یې لږ لږ به شام کې به یې لږ به مکه مکرمه کې به مدینه منوره کې به یو جاړي به الله ته فریادونه به کوي بیت المقدس به د هغې په قبضې لتلي ګیر چاپېر علاقې چې څومره دي به ټول د کافرو قبضې لتلي وی مهدي به په مدینه شریفه کې را پیدا شي او د خلکو نه به دې را تښتي نو مکې مکرمې ته به راشي او په مکه مکرمه کې به خلق د سره بیا د خلافت بیعت وکړي دی به د خلکو مشر شي لاس به راونیسي او نښه به سي نوم به د پیغمبر علیه السلام فرمایي زما د نوم په شانتي محمد به نوم د پلار نوم به زما د پلار د نوم په شانتي عبدالله د مور نوم به زما د مور د نوم په شانتي آمنه او ظاهري شکل او خوی به هم زما په شانتي او دوه به یې غټې نښې وي دوه یو نښه به یې دی چې په دغه روجه کې چې خلک د سره د بیت الله په خوا کې بیعت کوي د شپې به سپومې تندر نیسي ټوله دنیا به ورته وګوري چې سپومې تندر ونیول
او په 15 روجه باندې بنورم تندر ونیسي هم په د روجې په میاشت کې بس په میم تندر نیسي او د هغې روجې په 15 روجه باندې بنورم تندر نیسي او دی به د مقام ابراهیم سره خوا کې وي چې خلک به د لاس نه رونیسي او بیعت به ورسره وکړي او غټه نښه به بله دی چې د اسمان نه به یو غیبي اواز وشي هذا خلیفة الله دا د الله خلیفه دی مهدي اطیعوا له واسمعوا له دا اطاعت تابعداري وکړي او خبره یې واورئ دا یو غیبي اواز به وشي دا به یې غټه نښه بس خلک به یې رونیسي او بیعت به ورسره وکړي خلیفه به یې کړي خلک او دغه عیسایانو خلاف به جهاد شروع نو دې بدان سره د مکې مکرمه او د مدینې منورې لښکر راوالي او دمشق شام ته به راشي عیسایانو سره جهادونه به شروع شي کله یو طرف ته جهاد کله بل طرف ته جهاد عیسایان هم پکې مري او مسلمانان هم شهیدان کېږي او دې به بیا راشي بیت المقدس ته چې دا کوم موجوده شام دی دا علاقې ته به راشي دا به بله فتنه به راوځي دغه مخکې د عیسایانو فتنه وه بله غټه فتنه به راوځي چې هغې ته به دجال فتنه وایي دجال به راوځي دا یو لوی خبیث په زنځیرونو په جزیره کې تړلی دی به راخلاص شي او دی به ګرځي په دې خلک به په ایمان راوړي دعوه به کوي چې انا ربکم ستاسو رب یم انا الهکم ستاسو لوی خدایم په ما ایمان راوړی خلک به لګي دړادړ ایمان به پې خلک راوړي ولې ځکه چې هغه سره به ډوډۍ به نن سبا خلک ډوډۍ لپاره هر څه پرېږدي هغه سره به مالي دولت به د ځمکې دا خزانې چې په لاره ځي الله به داسې قدرت او طاقت ورکړي چې په دې غرونو کې یو ځای په دې څومره سره زر او سپین زر پراته دي هلته به ورته پته یې راوبغورو ځمکې ته یې راوباسه سپین زر سره زر دی او سره زر به میدان ته راوباسي نو چې خلکو لروره څوک سره او سپین ورکوي په ایمان څوک څه کوي د پیسې دپاره قسم دی چې خلک ایمانونه نه چې هر څه پرېږدي ولې نه پرېږدي دا چې څومره د امریکې او د یهودو ایجنټان دي دا څوک دي دا مسلمانان نه دي د پیسې دپاره د یهودو ایجنټي کوه د پیسې دپاره د عیسایانو ایجنټي کوه د پیسې دپاره د مسلمانانو خلاف سازشونه کوه نو پیسې دپاره دي نو خلکو له پیسه به ورکوي دولت به ورکوي مال ډوډۍ هر څه به ورکوي او ګرځي به په دې ټوله دنیا باندې چکر به لګوي او چې څوک یې خلاف کوي ورسره به اور رواني اور هغه اور کې به یې غورځوي او چې څوک په ایمان راوړي خوشحالی به وله ورکوي نبي علیه السلام فرمایي چې ګوره د هغه اور جنت دی او هغه سره چې کم مال او دولت او باغونه دي دغه جهنم دی څه مطلب که اور ته وغورځولې یارېږه ما نیغ به جنت ته دی او که خوشحالی یې درکړې نو ظاهر کې خو جنت دی خوشحالي ده باغونه مال دولت دی خو دا د جهنم ذریعه ده د مدینې منورې خواله به ورسي وایي دجال به په ټوله دنیا ګرځي صرف مکې مکرمې او مدینې منورې ته به نشي داخلېدی د دې دواړو ښارونو په لارو په کوڅو په درو باندې الله به فرشتې ودرولي دی به نږدې کېدی ورته نشي مدینې منورې د خواله به ورسېږي نو وی زلزلې به په دې دواړو ښارونو راشي نو چې کم په دې دواړو ښارونو کې خراب خلک یي هغې به ترې روځي د مکې مدینې نه د ملګري به شي نیکان به پکې پاتې شي یو کس به راشي د دې دجال چې کوم څوکیداران دي هغې ته وایي څه شو هغه دجال هغې به وایي ښه ده موږ د خدای ګستاخي کې هغه زموږ خدای دی مړی کې نور به ورته نه تاسو خپل خدای په دې تاسو ته نه دي چې زما متعلق څوک هر څه وي وجنې به نه ماله به یې راولئ دی چې خپل خدای له یې بوځي دا سړی به ونیسي دجال ته به یې ور مخامخ چې ور مخامخ یې کړي ورته چې ورته وګوري او ما خو پوره یقین راغی چې ته همغه دجال یې چې د کوم مطالب مونږ ته د دواړو جهانو پیغمبر ویلی دی ولې ځکه نبي علیه السلام فرمایي وایي دا ښی سترګه به لکه د انګور په شان تکه شنی ړنده به یې ړنده او لکه د انګور شین انګور په شان به بار روتي د شینولي په شان دی قبیحه به ښکاري او یې ګورې پوه شئ ای مسلمانانو الله ګورې ړوند نه دی د سترګه ړنده ده او په دې تندي د پاسه به یې لیکلي کافرې کاف الف فیرې کافر دا به په تندي د پاسه لیکلی شوي خو مسلمان به پې پیږي کافر به پې نه پیږي مسلمان به پیږي چې دی پې لیکلی نو چې څنګه ورته وګوري وایي موږ ته ما یقین راغی چې تو ماغه خبیثې دجال یې د چا متعلق چې موږ ته د دواړو جهانو سردار فرمایلی دجال به یې د بټه راونیسي خلکو ته به وایي خلکه که دی زه مړ کم
او بیا واپس جم دې کم زمون خدای به ومنه زما خدای غیب او توی سیب مونږ پکې مخکې لا شک کله کړی دی تو خواظم زمون خدای وی داسې به را دي دواړو خپونه اونیسي دغه مسلمان بنده به اونیسي او داسې به راکاږي نیم به یو خوا غورځوي نیم به بل خوا غورځوي مړ به شي او بیا به د دې وجود په دې منځ کې داسې چکر ولګوي نیم وجود هلته پروت دی نیم دې خوا پروت دی داسې به لاړ شي راشي وی مړ مې که کنه خلک به وي او صاحب وی واپس جم دې کم کمې جم دې که تاسو به ما ومنئ چې زه خدایم وی صاحب مخکې نه منلې بیا به ورته آواز وکړي دواړه اندامونه به یو ځای شي بیا به جم دې شي چې جم دې شي دجال به دې تپوس وکړي وی وایه که نه اوس مې خدای منې که نه وی اوس مې در باندې پوره یقین راغی چې هغه خبیث دوکه باز دجال دی اوس خو دې پوره ما ته خپل پیغمبر هم دقسې ویلي چې یو کس سره به دا چل کوي اوس مې پوره یقین راغی وی خرابي نیسې بیا وجنه نبی علیہ السلام فرمایي چې یو ځل د یو سړی مړ کو دوباره نشي وجلی طاقت یې نشي پیدا کړی زور به ورکوي نه به شي وجلی وی ورشه چاړه راوړی چاړه به راوړي په مری به ولېږدي نبی علیہ السلام فرمایي دا مری به ول الله را تانبې په شان کي وجلی به نشي اور به بل کي اورېږه دې ته دله غورځوم اور کې به غورځوي الله به پې اور ګلې ګلزار کي هغه سړی به خلکو ته چغه وایي دا څنګه خدای دی دا ما خو دې مړ کي اوسه دا دجال دوکباز دا هغه ځای نه به دجال روان شي لویه فتنه ده جي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دجال ذکر کو په یو مجلس کې تمیم الداری او صحابي دی هغه موږ مرګري وسره دا نه الله نبی علیہ السلام زمانه کې لګي لګي ښکارا کړی وی په کشته کې سوارو ابادبانی کشته و د هوا په زور چلیږي وی هوا د سمت مقابل بل طرف نه لاله زمون کشته یو جزیره ته یوړه وی هغه جزیره کې مونږ کوش انسان پکې نشته اوس په دې سوچ چې دا جزیره کې د هوا د طوفان ختم شي مونږ بیا خپل کشته ته وخیږو او روان په خیر جزیره ته چې مونږ څنګه ورلو یو حیوان دی ناشنا حیوان دی او داسې ویخته دی په ببر ټول وجود په ویختو کې ډک دی وی مونږ ته ویریدو وی مونږ سره خبرې شروع کړې چې تاسو څوک یې مونږ وایو چې مونږ خو عرب یو وی مه یریږئ زه جاسوس یم جاسوس خدای پاک جاسوس دلته څه کوي دا خو لوی بلا ده دومره ویښته دي چې ټول وجود یې په ویښتو کې ډک دی دا څه بلا ده وی ما ته تعجب په نظر ولې ګورئ تاسو ورشئ اخوا د دې اونو نه اخوا ور وړئ هلته کې یو بله شی به ووینئ ما ملګرو ته وایي چې تاسو راځئ چې ورشو چې دا بل شی به سي ده وایي چې هلته ورلو یو انسان دی چې په زنځیرونو کې تړلی شوی دی د خپو نه هم تړلی دی او د لاسونو نه هم تړلی شوی دی په غټو غټو زنځیرونو او یې ټوپ کي داسې اوچت شي او بیا راخلاص شي او یو لوی چغه وباسي وایي مونږ ته تپوس وکړو چې ته څوک یې ویرېدو ته وایي چې د دجال یم دجال تاسو د کوم ځای یې مونږ وایي مونږ د فلانکې علاقې وایي رانه تپوس وکړو چې یاره هغه د امیینو پیغمبر د نبی علیہ السلام یو لقب نبی الامیین دی هغه پیدا شوی دی مونږ وی او کوم ځای دی مونږ د مکې مکرمې نه تللی دی او مدینې منورې ته هجرت کړی دی ملګري شته که نه او ملګري خو یې شته جګړې ملګرې چا سره شروع کړي دي که نه او جي جنګونه خو ډېر شروع دي کله بیا وله شکست ورکوي کله په خپله ملګري دغه کېږي په فلانکې علاقه کې چې هغه تبري ښار کې هغه دریاب دی هغه شته او جي شته وی ښه ان قریب ده چې دغه دریاب به اوچ شي یو څاڅکې اوبه به پکې نه او داسې څه نورې خبرې م راته وکړې مونږ ته څوک یې وایي د دجال نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغی او د دې نه مخکې نبی علیہ السلام مبارک صحابو ته د دجال متعلق لوی تقریر کړی بیان یې کړی دی راغی مدینې منورې ته راغی پیغمبر علیه السلام ایمان راوړ مسلمان شو او د ایمان نه پس وی صاحب یو قصه درته نه کوم ای وایه وی دغسې په لاره را روانو یو جزیرې ته لاړو دغسې یو بلا مې ولیدله وی دې خلکو ته ووایه تمیم الداري هغه ټوله واقعه هغه صحابو ته بیان کړه صحابه وی اشهد ان لک عبد الله ورسوله ځکه د الله رسول تا چې راته کومه قصه د دجال کړی بعیني هغه خود نه واورېدلی او ده راته هغه ټوله پوره قصه وکړه مدینه منوره کې یو سړی و یهودي و دا غزوې و په مدینه منوره کې علما بعضې علما لیکي چې هغه سړي نه دجال جوړ شوی دی او پیغمبر علیه السلام مبارک د هغه یو باغ کې و نبي علیه السلام د هغه ملاقات له هم تللی و یعنې هغه له هم ورغلی دی هغه چې نبي علیه السلام ورغی ځکه هغه کې هم داسې بعضې نښې وې چې خلکو چا به وي دا هغه یاره نبي علیه السلام چې د دجال متعلق کوم خبرې کوي دا هم هغه دی یو ځل نبي علیه السلام ورغی تپوس ته کوي
هلکه وی تسینی وی ما ته یو تخت کاری، تخت د اوبو د پاس. وی نبی علیہ السلام صحابه ته وی دا ډېر شیطانانو تختی دي. وی څه خبر دله راځي که نه راځي؟ وی صاحب یو خبر راله رښتیا راځي او دو دروغ راځي، کله دوه رښتې یو دروغ دا خبرونه راله راځي. نبی علیہ السلام وفرمایل دا شیطانان دله دا واقعیت راوړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي وی ما پړه کې یو شی پټ کړی دی، راته ووایه ما څه پټ کړی دی، یړه کې مې څه دي؟ نو پیغمبر علیه السلام صحابه ته وایي ما سورت دخان ورته پټ کړ. سورت دخان هغه آیاتونه مې په دې یړه کې راوستل او دلته کې مې په دې یړه کې پټ کړل. دا ما پړه کې څه دي دې وخت کې؟ وی نور نه پېږم خو دخ دخ پکې راځي، چغه شه رخشه. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راوویستا، وی د الله رسول وجنه مې نه، وی نه ګورې که دا دجالي نو تی نشي وجلی، ده د وجلو کس عیسی علیه السلام دی، او که دجال نیولی یو بېځایه انسان وجلی. بیا هغه یو معرکه کې وروسته پټ غیب شوی دی، پته نه لګېدلی چې ترک شوی دی، خو چې کومې نښې به نبي علیه السلام د دجال متعلق یادول اکثر به ده کې موجودې وي. نو ځکه بعضې علما وایي چې دا همغه دجال. بهر کیف دجال به راشي، د هغه فتنه به په دې ټوله دنیا خوره شي، د خدایه دعوه به کوي چې څه ته څوک غواړي ورکوي به، بلکې تر دې حده پورې یو قوم له به راشي چې تاسو په ما ایمان راوړئ، هغوی به ورته وایي چې زمونږ زامن مړه شوي دي، ښځه مې مړه ده، که دا راله جمدي کولی شي نو بیا در باندې ایمان راوړو. وی ډېره ښه ده اوس به دله جمدي کړم، مقبرې ته به لاړ شي، اواز به وکړي، هغه خلک به جمدي نه شي خو شیطانان به د تابع وي، نو شیطانان به د هغې سړي د زامنو او د ښځې په شکل شي، نو هغې به وایي چې دا وګوره جمدي مې کړل درله، په دې فتنه به روانې ګرځي. نو دې خوا د عیسایانو فتنه، دې خوا دجال فتنه راله. مهدي لاړ دغه ته شام ته، په دې درمیان کې به رب العالمین حضرت عیسی علیه السلام راکوز کړي. د دمشق د جامع مسجد په سپینه مناره به فرشتو نیولي او د بر اسمان نه به راکوز کړي او دنیا به ورته ګوري. د مازدیګر وخت به بانګ د مازدیګر به شوي، چې څنګه راکوز شي د مانځه وخت به نو حضرت مهدي به ورته وي علیه السلام، وی ور مخکې شه د مانځه مخ دی. وی نه، امامت ستاسو حق دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی زما امت له الله دومره عزت ورکړی دی چې عیسی علیه السلام په کومه ډله کې موجود دی، امامت به هغه نه کوي، زما امتي به کوي. وی نه، امامت ستاسو حق دی، تاسو کې یو کس ور مخکې چې امامت وکړي. نو د مازدیګر لومبي لمونځ به په مخ د ځمکه عیسی علیه السلام په حضرت مهدي پسې. عیسی علیه السلام ته بیا مهدي ور وجاړي، خلک به م ورته وجاړي چې شکر دی چې راغلی، مونږ خو په لوی غم اخته یو. خلک ټول لاړل کافر شو، چا په دجال ایمان راوړه، څوک د عیسایانو ملګري شو، کورونه هغوی قبضه کړل، علاقې رانه هغوی قبضه کړې. او دې وخت کې به دجال هم را رسېدلی شام ته، وی چې دجال خبر شي چې یو سړی د اسمان نه راکوز شوی دی، ځان ته عیسی وایي، به پوه شي وی تختی به. ځکه نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال عیسی علیہ السلام ته ور مخامخ شي، دې به داسې ویلې کېږي لکه مالګه چې اوبو کې واچو ویلې کېږي. عیسی علیہ السلام به تعاقب شروع کړي، ورپسې به شي او را لاندې به کړي، په نیزه به وی مردار به کړي، دجال به مړ شي. خلکو ته به هغه نیزه وښیي، ولیده تاسو که دجال خدای وي نو خدای څوک وجلی شي، مړ مې که که نه. دجال چې مړ شي بیا به خلک د عیسی علیہ السلام ملګرتیا شروع کړي، سوچه خشته ښکلې مسلماني به شي. مهدي به دغې وخت کې وفات شي، څوک وایي 7 کاله او څوک وایي 40 کاله، دا به عیسی علیہ السلام په دې مخ د ځمکه حکومت وکړي. بله فتنه به دغه درمیان کې راشي، یاجوج او ماجوج به راخطا شي. ام الله یو طرف ته بند کړي دي، هغې به راشي، چې هغوی راشي د دنیا دا خلک به وجني، پرېږدي به نه، یو به م وجني بل به م وجني. او داسې به راشي، دا لوی دریاب بحیره طبریه لوی دریاب دی، په هغې چې راشي لوی دریاب دی، نو د هغې اوبو ته به ور متوجه شي، نو چې دا مخکې خلک کې د دریاب نه پورې وځي او وروستي را رسي، نو په دریاب کې به څاڅکې اوبه مني، وروستني به ویې لکه د ځمکه باندې خو د اوبو څه نښه نښانه خو شته، لکه چې دلته اوبه وې جوړه، اب هغه نورو بلاګانو څکلي، په مخ د ځمکه به هېڅوک هم پرې نه، ټول به مړه کړي، یو به هم پرې نه دي. او بیا به څه چلو کې، بیا به لیندې راوالي، یو بل ته به وایي وایي د ځمکې مخلوق خو مړ که، راځئ چې بره د اسمان مخلوق سره جنګ کوو، فرشتو سره او د الله مخلوق سره جنګ کوو. او عیسی علیہ السلام به دغې وخت خپلو ملګرو ته وایي راځئ چې مونږ کوهي تور ته لاړ شو، د غر شاته پټ شو، ځکه دوی سره زمونږ د جنګ طاقت نشته. نو چې کوم سوچه مسلمانان د عیسی علیہ السلام ملګري، دا به ټول هغه طرف ته غونډ شي. دغه علاقه به یاجوج ماجوج نه الله محفوظ کړي. یاجوج ماجوج هم دغسې انسانان دي، لنډي شکل والا. نبی علیہ السلام فرمایي واړه واړه قدونه دي،
پلنې پوزې دي، غونډي مخونه دي او واړه واړه قدونه. زه خو چې ګورم ما ته چینیان ښکاري دغه د شکلونه، ځکه لنډی پوزې، پلنې او غونډي غونډي مخونه او د قد نه واړه او دومره به ډېري چې د شمېر نه به زیات دي. ممکن هم دې قوم کې خدای پاک دغه انقلاب راولي، پته نه لګي، الله ته پته ده. نو لیندې به به راولي، الله بیا وله رنګ کړي د وینو رنګ به هغه غشي واپس را لېږي. وګوره که نه وي بره فرشتې مړې کړې، بیا پې رب العالمین په دې ترخونو کې دانې راوخېږي، ټول به مړه شي. چې مړه شي بین به شروع شي، سخا بین. عیسی علیه السلام به الله ته فریاد وکړي چې یا الله د بین د لاسه مونږ ګرځېدی نه شو. نو بیا به رب العالمین یو لوی باران راولي او غټ غټ مارغان به د ځنګلو نه راشي. هغه مارغان به د دوی وجودونه اوچتۍ خوري به او پسه به سیلاب راشي، هغه وجودونه به دریاب ته لو شي، ځمکه به رب العالمین پاکوي. بیا به د هغې نه پس د عیسی علیه السلام حکومت په دې مخ د ځمکه قایم شي. او داسې عبادي به وي چې انګور به وي داسې غونچک کوي چې یو قوم ورته کیني نو یو غونچک به نشي خلاصولی. غټ غټ انار به وي، میوې به وي او د عدل و انصاف حکومت به شروع شي. مدینه منورې کې به عیسی علیه السلام بیا وفات شي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه کوټه مبارکه کې دفن دی، نو یو وسره حضرت ابوبکر صدیق دی، یو حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما، د یو قبر ځای خالی دی. هغه نبی علیه السلام فرمایي دې ځای کې به عیسی علیه السلام ښخېږي، هغه ځای کې به ښخ شي. نو د عیسی علیه السلام نه پس به بیا کفر راشي په دنیا، کفر به بیا شروع شي، مسلمانی به ختم شي، ورو به مسلمانان مري. کم چې لږ مسلمانان پاتې دي او لوخړه لوګې به راشي، هغې سره به هغوی مړه شي. دا خلک به په مخ د ځمکه داسې وي چې الله نوم به نه پېژني، الله به نه پېژني. او یو بل سره به داسې ژوند تېروي لکه د حیوانات د ځنګلو، دا سپي او دا خره، دا چې څنګه یو بل سره کم ژوند تېروي دقسې ژوند به تېروي. نبي علیه السلام فرمایي علیهم تقوم الساعه، قیامت به په دقه خلکو راځي چې د الله نوم به نه پېژني، بربند به یې ټول لوغړ او دقسې یو بل سره به ګنده زندګي او ژوند تېروي، په هغې به قیامت راځي. نو دا زمونږ عقیده ده چې حضرت عیسی علیه السلام اسمان کې جمدی دی بلکل، الله به یې راکوزوي. هغه صلیب به ماتوي کوم ته چې عیسایان سجدې لګوي، هغه خنزیر چې عیسایان ورته مقدس حیوان وایي هغه وجني، هغه به حلالوي او ختموي به، او خلکو ته به دا ښکاره کوي چې زه ګورې نه خدای م او نه د خدای زوی م، زه د الله بنده. او اخیري جهاد د عیسی علیه السلام به دغه یهودیانو سره او کتلی د عیسی علیه السلام د یهودو د لاسه بر اسمان ته الله خې جوړوي. اوس خو سازش د یهودو د عیسایانو د مسلمان خلاف شریک دی، شریک سازش دی، لیکن په منځ کې که د مسلمان نوزګار شو دا دواړه د یو بل کلک دشمنان دي. ولې؟ ځکه یهود اوس هم د عیسی علیه السلام متعلق ډېر غلط سوچ لري، ډېر انتهایی غلط. مونږ ورته الله بنده وایو، مونږ ورته الله پیغمبر وایو، هغې ډېر غلط سوچ لري. نو خبره مې دې پورې کوله، یو خو د عیسی علیه السلام متعلق بیان مې درته او بل د یهودو او دغې خلکو هغه سازشونه مې درته بیان کړل. نبی علیه السلام فرمایي چې کله دعا کوې نو په دعا کې یو دام وایي چې الله ما موږ د دجال د فتنې نه وساتې. هېڅ پته نه لګي د الله د انقلاب په لس کاله کې او 15 کاله کې دننه دنم د انقلاب راوستی شي، د دجال د فتنې نه دې الله محفوظ وساتي. او رب العالمین دې د یهودو د عیسایان دا زور وبکي، دا دې ولا خدای ختم کړي. الله دې مسلمان له غلبه او الله طاقت ورکړي. دا وایي چې اسلام آباد کې اجتماع دعا غواړي، الله دې په خیر او په خوشحالۍ سرته ورسوي، امت او مسلمان ته دې رب العالمین فایده نصیب وګرځولي. روژې متعلق پر ځړو کې فیصله بلوز شوې ده، د زیارت پر ورځ باندې یقینا روژه ده، راتلونکې زیارت او د چهارشنبې په شپه به میاشتې ته کتې شي. نو که د چهارشنبې په شپه میاشت ښکاره شوه نو د چهارشنبې به روژئ، که د چهارشنبې په شپه ښکاره نه شوه د زیارت بیا یقیني روژه ده. ځکه چې د ګل د شپې څوک ګواه پیدا نه شو، د شوقدر د شوقدر ګواهان د ګل پیدا نه شو، د نهې ګواه د نهې په حساب د چهارشنبې یو کم دېرشه به راځي او د زیارت دغه راځي دا. نو که زیارت خو چهارشنبه دېرشمه راځي، نو که چهارشنبې شپې ښکاره شوه نو په چهارشنبې به شي او که نه جی زیارت یقیني ده. په واده کې د خور یا د لور په واده کې د الک د کور والا نه خلک روجي او دغه اخلي، ډوډۍ موډۍ اخلي، دا څنګه ده په شریعت کې؟ دا ښه خبره نه ده. بعضې خلک او د الک کور نه روجي اخلي او دغه ته اخلي، دا ډوډۍ موډۍ ته اخلي، دا ښه خبره نه ده. خپلو مېلمنو نه ډوډۍ ورکوي او د الک کور نه یې غواړي، که دې وس کېږي نو، که دې وس نه کېږي څه ضرورت؟ مېلمانه پې خپل پاله ډوډۍ د هغوی نه اخلي. دا زمونږ په دې وطن کې یو غلط رواج دی، دا ښه خبره نه ده. دا خو زما په خیال چې به بله جمعه چېته ووایم وخت ناوخته راشي. دعا کوئ الله د آفتونو مصیبتونو نه په امن کې وساتي.
د دواړو جهانو خیر هم نصیب کړي، الله د فتنو نه محفوظ کړي، الله د ټولو مسلمانانو منځ کې اتفاق او اتحاد راولي. مردګانو دپاره دوکه څوک مسلمانان مړه دي، الله ذوالجلال د ټولو مغفرت نصیب کړي. بعضې ملګري بیماران دي، د میره کې یو لږ بیمار دی، سار راغلی دعا ورته وکړي، هسپتال کې پروت دی، الله تعالی دې وله شفا ورکړي. نور هم څومره مریضان دي الله ټول له شفا ورکړي. که څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص کړي، زموږ د حلال رزق نصیب کړي. الله د فتنو د دجال او د فتنو د قبر او الله د حشر د ورځې د فتنو د عذابونو په امن کې وساتي. د دواړو جهانو خیر هم نصیب کړي. حاضره جمع چې څومره ده تا ته الله لاس اوچت کړی دی، الله زموږ د دعاګانې قبولې کړي، الله زموږ دعاګانې قبولې کړي، ګناهونه معاف کړي. اخر وخت کې بخوري دا کلمه نصیب کړي، لا اله الا الله.